حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ زویر حضرت عبداللہ ابن عمر دا د نبی علیہ السلام ډیر عجیبه نږدې صحابي دی او لوی سړی دی ځکه چې د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زوی دی خو بس بیا خو په خبره کې شک نشته او ډیر زیات احادیث د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دنه نقل دي لږ نه ډیر احادیث د حضور پاک او خپل کور هم نو ګورئ د پلار کور یې خو د هر چا ځان لئ د جومات کې به بس د نبي علیه السلام په جومات کې به پروت و او جومات کې یو حصه وه د جومات نه بار جومات سره تړلې وه خو د مانځه د ځای نه بار وه هغې کې به دا طالبان او دا صحابه چې مسافر به رالل او یا کم طالبان به د نبي علیه السلام نه به سبق زده کو نو په هغې کې به عموما دوی پراتو صفه به یې ورته وي دی به هم هغې کې پروت نو حضور پاک ته نږدې ډېر و نو یو ځل په یو لاره روان دی یو غلام د ګډې چیلی سره ده ته خو پته ولګېده چې دا غلام دی دا ګډې چیلی د ده نه دي پردی دي د ده د مالک دي د مولا دي هغه ګډې چیلی سرولی نو دی په امتحان کوي ازمایش پې کوي نو هغه شپونکي ته وایي وی هلکه یو ګډه راباندې راخرڅ که وی صاحب دا خو زما نه دي دا خو دا زما د سردار دي زما نه دي څنګه در باندې خرڅ کړم بې د هغه د اجازت نه دی خو پې اوس امتحان کوي مړه وی پیسې به والې جیب کې به واچې او دا ګډ مونږ اوس دلته ستا مخکې وروته غوښه به در باندې مخورو نو وی صاحب پردې شی در باندې څنګه خرڅ کړم وی څه پته یې لګي دومره ګډان دي که مالک دنه تپوس وکړو نو روک شوی دا په امتحان کوي ګورې ښه معلومه یې وی څه پته درته لګي مالک ترې څه پته لګي که مالک تپوس وکړو په دې 200 ګډانو کې چیلو کې د دې ګډ څه پته لګي وی روک شو شرمه خو تخته یا روک شو رانه پته نه لګي اوس هم خلک داسې کوي پردی مال ورسره او سبانې ورته جوړي کې امانت ورسره پردي وي هلکه زما هغه امانت یاره جي غلی روک شو ضایع شو د مالک نه غلا په دې طریقه کوي دا ورته وایي اوس امتحان اخلي وی مالک ته ووایه که نه چې دا روک شو مالک دې دلته کم دی ستا نه خو نه خبرېږي نو هغه شپونکي مخ بل طرف ته واړو او اسمان ته یې ګوته ونیوه وی مالک خو مې واقعي دلته نشته خو این الله الله څه شو الله مې کوم ځای دی دا تپوس دنه کوم مالک خو نشته خو فعین الله الله مې څه شو او شی کړله او روان شو ته عبدالله ابن عمر پوه شو چې دا سړی متقي دی د خدای یره پکې ده دې ته تقوا وایي دا د تقوا مثال هېڅوک نشته او ستا زړه کې چې دا تصور قایم شو چې که بل څوک نشته نو زما رب شته زما الله شته او ما ویني نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یو څو کسان به د عرش د سوري لاندې د قیامت پر ورځ یو پکې هغه انسان دی ذکر الله خالیا چې الله یادوي او په داسې ځای کې یادوي چې هېڅوک هم نشته ففاضت عیناه نو سترګې وبهېدې اوښکې د سترګو نه لاړه هېڅوک نشته چا نه یېرېږي نه هېڅوک نشته چاته خپل عبادت ښیي نه ریا نه کوي چاته ښودنه د عبادت نه کوي خالیا هېڅوک نشته یو دی دی یو الله دی ففاضت عیناه نو دی وجاړې خدای ته اوښکې وبهیئ نو چې تصور دی تا په زړه کې قایم کو چې هېڅوک نشته لوی الله شته او په دې خپل زړه کې د الله یره راوسته که دا ګناه کوم هېڅوک مې نیني څوک هم نه خبرېږي الله خبرېږي او الله هغه ذات ته چې ما موقع په موقع نیوې هم شي ما نه دنیا کې هم تپوس کولی شي ما نه آخرت کې هم تپوس کولی شي زما سټوکې هم د هغه په لاس کې دی او زما د بچو سرونه هم د هغه په لاس کې دي او زما عزت او زما مال هم د هغه په لاس کې دی او زما روغ صحت او ژوند د مرګ هم د هغه په لاس کې دی او د آخرت خوشحالۍ او تکلیفونه هم د هغه په لاس کې دي نو ولې خدای سره مقابله وکړم لوی الله مې ویني ان تعبد الله نبی کریم صلی الله علیه وسلم د احسان لویه مرتبه چې ښیي نو دا وایي ان تعبد الله کانک تراه داسې عبادت وکړه لکه چې ته خدای وینې فان لم تکن تراه فانه یراک او که دا سوچ نشي قایمولی نو دا خو قایم کړه چې ما خو الله ییني که نه زه عبادت کوم ما خو الله ییني ما نه خو الله خبرېږي د الله نه پټ نه دا سوچ په زړه کې قایم کا نو چې دا سوچ د پاره کې قایم کرے د بهترین خبره بل نشتا مونږ خلک
چې د پولیس مخکې غلطي نه کوو. ولې نه کوو؟ یریږو چې دا پولیس مې ګرفتار نه کړي. د جج مخکې په ادب ولاړ یو. ولې؟ که د جج مخکې لږه غلطه خبره وکړو نو وي به چې دا خو کنټمپټ اف کورټ دی، یعنې څه ورته دوی وایي د توهین عدالت، او بس راشه جیل ته دی اچو. او د وزیر او د بادشاه او د گورنر مخکې دوک ولاړ یو، پولیس افسر مخکې دوک ولاړ یو، فوجي افسر مخکې دوک ولاړ یو. ولې؟ چې لږه غلطي کوم خو اتکړی ورسره لاس کې اوس مې جیل ته اچوي. دې ته یره وایي. دا د دنیا یره او تقوا شوه. نو د دې نه لوی طاقت د پولیس نه او د فوج نه او د گورنر نه او د صدر پاکستان او د جج نه لوی طاقت د چا په لاس کې دی؟ د الله په لاس کې دی. بس چې دا تصور ستا قایم شو چې هېڅوک نشته، الله شته، زما هر څه نه خبرېږي او ماله سزا راکولی شي، بس هذا هو التقوا. تقوا هم دغه شی دی، دې ته تقوا ویل کېږي. او بیا مختلف مرتبې دي. نو هغه هلک څه وایي؟ وی که مالک مې نشته نو فعین الله، الله څه شو؟ الله خو مې شته. وی ټیک شو، بس ما د امتحان اخیسته، اوس به خبرې کوو. دا ته د چا غلام یې؟ وی صاحب د پلانکي سړي. لار مدینه شریفې ته عبدالله ابن عمر، هغه ته وی ستا یو غلام دی ورسره ګډې چیلی دي پلانکي ځای کې سرولې. وی یو، وی دا را باندې خرڅ کړه. دا غلام هم علم او دا ټولې ګډې چیلی مخله ډېره ښه ده. تاجران سوداګر هم داسې کوي. د غلام دومره پیسې دي او د ګډو چیلو دومره کېږي. ورشه وی ګوره ما ویډیو کتلې دي، ټول هغه ګډې چیلی هم ترې واخېستې، هغه غلام هم ترې په بیه واخېست. غلام راغی خپل مالک را ویسته، زه ته عبدالله ابن عمر په بیه مان اخېستې، سره د دې ټولو ګډو چیلو هلته ځه. عبدالله ابن عمر له راغی، تا زه واخېستم سره د ګډو چیلو. یو وی داسې ده ستا کې ما تقوه ولیده، تا کې مې د خدای یره ولیده، لہذا زما را طرف نه ته آزاد یې. آزاد شوې، بس د غلامۍ د ژوند نه ووتې. او دا چې څومره ګډې چیلې دي دا مې تا ته وبخلې، دا هم ستا دي، ځان لی سره وه. دې دنیا کې یو مثال شو چې بنده پې دومره خوشحالېږي، الله به پې څونه خوشحالېږي، رب العالمین به پې څومره خوشحالېږي. نو تقوا اوچت شی دی جناب. مونږ کې تقوا نشته، پرهیزګاري نشته. په دې سعودي عرب کې په دې مکه او مدینه منوره کې او مکه مکرمه کې کیمرې لګېدلي، ځای په ځای په هر استن کې تقریبا نینو په دویم استن کې یو کیمره ده او مختلف قسم کیمرې لګېدلې دي. دې دپاره دا کیمرې لګولي چې څوک غلا ونه کړي، چې ته هلک سړي ته ښځې ته لاس وانهچوي، چې ته جینۍ سړي ته په غلط نظر ونه ګوري، څوک چا سره ظلم ونه کړي. نو هغې کې کیمرو کې هغې ورته باقاعده دننه ناست دي، هغه پکې ښکاري. او بیا خفیه پولیس یو قسم نه، څو قسمه ایجنسۍ لګیا دي په حرم کې. څوک په مانځه به ولاړ دي تا سره خوا کې، څوک به طواف کې ګرځي او چا سپینه جامه ده، څوک یو شکل څوک بل شکل. او چې هغوی ته په کیمره کې پته ولګي چې دا سړی غلطي ده په ده کې، نو بس هغه ادارو والا ته وایي چې پلانکې سړی دی شا به یې راوینیسئ، پلانکي ځای کې ناست یا پلانکي ځای کې طواف کوي، دغه د هغې پسې ولګي کله کې ونیسي. نو هلته کې ماته یو ملګری وایي، ماته وایي شیخ صاحب وایي ته خبرې ده دلته دا کیمرې لګېدلې دي؟ نو ما ته خو پته به ما وی وی ګوره ډېر د احتیاط ژوند به دلته تېروو. ښه نه ورتلی وو، پته ورته نه وه. ما ولې؟ وی دې کې هر څه ښکاري. وی ما اورېدلي دي چې څوک غلطي وکړي فوراً یې نیسي. ما بلکل. نو دې وجې نه ته داسې ډېر په احتیاط دلته ژوند تېروي. یو مې دې کیمرې نه د پاسه یو بله کیمره هم په تا د پاسه لګېدلې ده. کیمره د چا ده؟ د رب العالمین ده، هغې کې الله ته ښکاري. دا کیمره ده که غلطي دې وکړه نو او به دې نیسي، سزا به یو میاشت به دوه به شپږ میاشتې کال به خوشې به دې کړي. خو مې د الله هغه سزا ګوره بیا ډېره زیاته خطرناکه ده، هغې نه بیا بچ کېدی نه شي. دا تصور پړه کې قایمول چې زما د پاسه د الله یو کیمره ده، او که زه ځان لیم، که زه ښځې سره یم، که زه بچو سره یم، که پردی مال مې مخکې پروت دی، نو زه به دوک ژوند تېروم، نیغ ژوند به تېروم، غلطي به نه کوم. نه د الله په کیمره د الله ته ښکارم، ما نه بیا رب العالمین تپوس کوي. دې ته تقوا ویل کېږي. ګناه نه پرهیز. ولې د ګناه نه پرهیز کوې؟ ګناه نه منع کول ځان، ولې د ګناه نه ځان منع کوې؟ دا به تصور قایموي چې رب مې ویني او رب ما نیولی شي او د رب د کیمرې لاندې یم زه. الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اے د ایمان خاوندانو الله نه ویریږئ، تقوا اختیار کړئ. ګوره موږ معنا د یرې کوو، سړی ویریږي نو د شي نه ځان ساتي که نه، ځان بچ کوي. هغه بچوالی پکې راغی، را تقوا هغه خپله معنا پکې راغله، ځان بچ کوي. اتقوا الله، الله نه ویریږئ. او بیا څه وایي؟ حق تقاته، د الله سره مناسب چې کومه یره ده. دوه قسمه یری، یو د سړي نه د بل نه یریږي، د هغه د ظلم د وجې نه ته یریږي، چېرې دې ظالم دی په ما ظلم کوي.
مار نه یریږي یاره چک را باندې لګوي، سپي نه یریږي یاره چک را باندې لګوي، لړم نه یریږي یاره چک را باندې لګوي، دشمن نه یریږي یاره خو خراب مې نه کي. نو دا د ظلم یره ده. د الله یره داسې نه ده حق تقاته چې تعظیم ورسره د الله وي. د هغې مثال به هم درکړم لکه پلار نه سړی یریږي. نو پلار نه یره دا ولې که دا غلطي وکړم پلار راته غوسه کېږي وایي مې، نو د پلار هغه وهل او غوسه ده ظلم نه ده. دا یره چې د دوی په ذهن کې د پلار نه ده د تعظیم والا یره ده. دا ډېره خطرناکه یره زمونږ په زندګۍ کې زمونږ باباجي چې الله دې په قبر انوار نازل کړي، زه په خپل ژوند کې هغه 2 ځله والی یم، لا ماشوم وم. یو ځل مې سبق نه پټ شوی و، هغه به سبق له راځم سبق نه پټ شوی و. زما خیال نو ما د کوڅه کې چېرته لوبې کولې او دې مازدیګر مونځ یې کړی او ما پسې راغی نیغ. هغه وخت کې فیضواني و دې جومات کې ویله مازدیګر مونځ کوو. نو ما وړو سره لوبې کولې او ناګانه کونټۍ اوچته کړه چې ټس شو په دا ملی ووایله چې مې وکتل دیو منډه مې کړی. زه راپسې د جومات ته رالم او یو ځل یې رانه سبق اورو. نو سبق راته پوره نه و یاده، نو هغه اوږدې تسبیح ووې ورسره. نو په هغه اوږدو تسبو چې شلق شو ویې نو هغه داسې وی چې په دې وجود یې راله داسې خاپونه جوړ کړل، داسې راله راتاو شوې. 2 ځله په زندګۍ کې زه والیم، د دې نه زیات یې نه یم والی. والد صاحب مې ډېر غوسه ناک و، هغه ډېر وال کړي دي، لیکن باباجي 2 ځله والیم. تاسو یقین وکړئ د هغه 2 ځلو والو زما په زړه کې د هغه ډېر لوی هیبت پروت و، غلطي به مې نه کوله. یریدم چې خو هغه یره کومه یره وه، هغه د هغه د هغه عظمت یره وه. زه په دې پوهېدم چې دا دې ما وی دا ما سره ظلم نه کوي، زیاتې را سره نه کوي، دا ما له خیر را کوي او هغه خیر یې ما ته الحمدلله هغه په خپل انداز باندې رساو. هغه خیر یې ما ته ورسو، الله یې د هغې اجر وله ورکړي، خدای دې وله د هغې اجر ورکړي په قبر کې. هغه خیر یې ما ته ورسو. د هغه د عظمت یره ده، د عظمت او د لویۍ یره ده. پلار که زوی وهي ظالم نه دی، نه یې غېږه ورته مه کنځل ورپسې مه کوه، د عظمت یره وکړه، دا تا ته ښه لاره ښیي. نو یو د مار لړم نه یېرېدل، یو د پلار او د استاد نه یېرېدل. د پلار او د استاد یره جدا ده، هغې کې ظالمیت نشته، او د مار لړم د دشمن هغې کې ظالمیت دی. نو د الله نه یره داسې ده چې د الله عظمت په کې کېږي چې الله ډېر لوی دی، ګورئ ډېر لوی ذات دی، ګورئ چې دا ما له سزا هم را کوي، نو دې کې هم د الله حکمت دی. غلطي زما د الله نه ده، ظلم الله نه کوي، ان الله لا یظلم مثل، الله پټې ظلم هم نه کوي. نو حق تقاته الله نه ویریږه، خو حق تقاته هغه یره چې د الله د شان سره مناسبه ده، ظالم به ورته نه وی، ظلم والا یره به پکې نه. عصمت ته الله به پړه کې راولي چې الله عظیم ذات دی. ما سمئ ما د دوزخ نه بچ کوي، که دا سزا را کوي دوزخ نه مې بچ کوي، او که دا دنیا کې کړاو را کوي د قبر د لوی تیارې نه مې بچ کوي، او دا دنیا کې که سزا را کوي د زنکدن د لوی سخت نه مې بچ کوي، او که دا دنیا کې سزا را کوي پل صراط او د قیامت د ورځې تکلیفاتو نه مې بچ کوي. داسې مثال دی لکه یو ډاکټر چې د یو مریض اپریشن کوي، ګوته باندې اپریشن کوي، نو ظاهر کې خو دا مریض چغې وایي او خو ګوته یې راله ښو کړه، ویسېرله او درمن یې کړمه، لیکن د ډاکټر په نظر کې دا اپریشن د هغه د فایدې وي که د هغه د نقصان یې ته اوس وایه فایدې وي. دا لږ غوندې نقصان به درله درکړم، دا یو بند به درنه کټ کړم، لیکن ټول وجود به دې بچ شي. لږ غوندې تکلیف به درکړم، ګوته به دله وسیرم، خو دا ناو به ترې وباسم، ټول وجود به دې تېک شي. معمولي غوندې اپریشن به دله وکړم، دا سرمن به دله چخه چخه کړم، لیکن ټول وجود به دې بچ شي. دقه رنګې د رب العالمین ذات دی. دنیا کې لږ تکلیف به دله درکړم، سختي به دله درکړم، بچي له به دې ورکړم، تاله به درکړم، بیماري به راولمه، خو هلته دې ټول وجود بچ کوم، چې ټول وجود دې د کینسر نه بچ شي، او د آخرت او د قبر او زنکدن د عذابه دې بچ کو. نو چې داسې ذات ته وایه، نو داسې ذات په زړه کې عظمت پکار دی که نه دی پکار؟ نو دغه عظمت سره چې پړه کې کومه یاره راشي دې ته تقوا ویل کېږي. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په لاره باندې روان دی، په لاره ځي، او دا مشهوره واقعه ده او ډېرو کتابونو لیکلې ده. نو د یو کور کې د ښځې او د لور او د مور په منځ کې بحث و، او دی ورته دقسې دروازې سره ودرېده. نو هغه مور دی لور ته وایي دی پیو کې اوبه واچوه، لور ورته وایي امیرالمؤمنین عمر اعلان کړی دی چې پیو کې اوبه به نه اچوې. مور ورته وایي بچې امیرالمؤمنین دلته کم دی، اخو تا نینی وی مور که امیرالمؤمنین عمر نیشته، د هغه خدای خو شته که نه، د هغه خدای خو مې وینې که نه. دا تقوا شو چې الله وینې په سر باندې، د امیرالمؤمنین عمر نشته، د هغه خدای خو شته، هغه خو مې وینې که نه. بس عمر چې کور ته راغی بیبي ته یې ووی پلانکي کور کې نښه یې واچوله، ته لاړ شي یو جنۍ د معلومات واله چاته یې په نکاح خو نه ده ورکړی،
مور یې چې لاړه د عمر بیبي وی نه یو جینۍ شته پکې او چا له نکاح شوې نه ده وی دا زه خپل زوی له عبدالله ابن عمر له په نکاح اخلم اوهو هغه د شپونکي کورنۍ والا جینۍ ده خو ګډو چې له سره نورې خبرې به نه کوې بس شپونکي لور ده او کار څه ده لکې تقوا پرته ده تقوا بیګې ما تقوا لیدلې ده هغه جینۍ ورته په نکاح کړه الله څه چلو په اور اوس تقوا چا په خاون کې هم تقوا په ښځه کې هم تقوا الله د هغې په نسب کې عمر ابن عبدالعزیز پیدا کړ عمر ابن عبدالعزیز تابعي دی خو ډېر لوی سړی دی هغه خدای پیدا کړ د عدل انصاف بادشاه خدای پیدا کړ د ثمره او د نتیجه میوه شوه میوه هغه عمر ابن عبدالعزیز چې کله بادشاه شو د بادشاه نه مخکې به یې داسې جامې چولې چې یو جوړه به یو ځل واچولې دوباره به یې نه استعمالوله داسې ژوند یې تېر کړی او چې په جوړه به یې معمولي ګرد و غبار پرېوته نو زر به کور ته ننوت بیا یې بدله کړه او بله به یې واچوله او داسې قیمتي جامې چې په دنیا کې داسې قیمتي جامې به نه وي داسې اعلی قیمتي جامې په زرګونو او په سوونو جوړې به یې بدلولې او بیا به یې دوباره به یې نه اغوستلې او قیمتي قیمتي بنګله او په هغې کې اوسېدل او د دنیا نوکران او چې کله بادشاه شو نو ښځه یې کېنوله ښځه یې مخامخ ځان ته کېنوله فاطمې داسې کار دی چې یو خبره درته کوم په ما د مسلمانانو ډېر لوی بوج په سر باندې را پرېوت تا ته یو خبره کوم ته ځوان یې او پېغلی او دې وخت کې ځواني ده نو که ته بل خاوند کول غواړې نو زه به تاله طلاق درکړم بل خاوند وکړه وایي سړیه چې بادشاه شوې اوس مه لرکې چې بادشاه نه وي نو ځان سره ساتلم او چې اوس د خیر ښېګړی وخت راغی بادشاه شم اوس طلاق راکې وی نه په دې وجه نه اوس زما په دماغ او زما په سر د مسلمانانو دومره بوج راغی چې زما نه شهوت تختولی دی خواهشات ختم بس ټینشن چې راشي که نه نو خواهشو تختي ټینشن دی ټینشن زما په دماغو دی ما نه خواهش تختولی دی ستا حق نشم پوره کولی نو چې ستا حق نشم پوره کولی قیامت پر ورځ به ته زما ګریوان کې لاس اچې نشم پوره کولی او ته ځوانه جینۍ پیغله نو که شوق دې کېږي نو زه به طلاق درکړم چې د بل خاوند وکړه ستا نشم پوره کولی زما شهوت ختم شوی دی د مسلمانانو لوی بوج مې په سر د پاسه پروت دی ښځه هم د عمر ابن عبدالعزیز ښځه وه وی ایس حق ته نه غواړم بس تا سره ژوند تېرول غواړم اس پروا مې نشته وی ښه نو بیا به یو چل کې وی ما خپلې جامې چې څومره وي بیت المال ته وقف کړې او ستا چې څومره کالي دي او د ضرورت نه زیاتې جامې دي هغه مه وړه چې بیت المال ته وقف کړو دا ستا ورور تاله د بیت المال په پیسو جوړې کړي دي هغه هیرې وي جواهرات و سره زرو سپین زرو تاجونه و د سرو زرو امیرونه و د سرو زرو کمربندې وي د سرو زرو هغه د کروڑونو روپو مالو وی ډېره ښه ده هغه ټول راوړل عمر ابن عبدالعزیز ته مخکې کېښودل او د بیت المال چې کم سیکرټري و هغه یې راوغوښته وی دا یو سره بیت المال کې داخل کړه ژوند یې داسې تېر کړه نو د جمعې په ورځ باندې یو ځل لږ لیټ راغی جومات ته نو مونځ لږ یو پوټۍ غوندې لیټ شو نو خلک خو پوه چا تپوس وی صاحب لږ لیټ شوي یا څه ضرورت مې و وی څه ضرورت دی وجود دې م رپېږي وی دغه یو جوړه جامې مې دي نورې نه وي نو دا خیرنې وې غسل خانې ته ننوتم مې لمبل نو بیا مې ځان له دا جامې وویځلې نو په غسل خانه کې مې لقولې چې هغه نمجنې غوندې شوې او اوبه ته لاړې نو مې واغوستې نو تاسو لمانځه له راغله داسې ژوند یې تېر کړي او چې تر څو جم دی عدل و انصاف خو څه کې ګوره تقوا چې بادشاه کې تقوا راشي نن زموږ بادشاهانو کې تقوا شته تقوا که په قانون نظام سمیږي خو قانون چې څوک چلی هغې کې تقوا نشته قانون چې څوک نافذ کوي په هغه کې تقوا نشته قانون حکمرانی چې څوک کوي هغه کې تقوا نشته نه چلیږي صدر ته وګوره وزیر اعظم ته وګوره وزیرانو ته وګوره ممبرانو ته وګوره او بیا انتظامی حضراتو ته وګوره حیران بشي یو قصه مې یو ځای کې کتله یو سړی چې تر بار ملک نه راغی د شپې د بار ملک نه راغی او ځان له ټکسیونو یو پکې سامان مامان ورسره او هغه کور ته پولیس والا ولا اشاره ورکړه ودرېږه کم نه راغلی یې دوبۍ نه رالم سعودي عرب نه رالم سامان چک کو سامان یې دا خو په ایرپورټ کې کسټم والا چک کوس هلته چې راتلم کسټم والا ټولو چک کو یا کسټم مسټم پرېږده موږ به چک کوو یا رجي شپه ده یخني ده ټوپک تماچې پرې راویستې خو باسې سامان که برابر دی چې جیب کې څه نغدې پیسې وې هغې ته واخېستې اوس ده دا زمونږ کار دی مخکې ورځو کې یو سړی چې د ګډ چا غلا کړی ګډې ته بوتلی و ګډه هغه غریب لاړ تاڼې ته
انې تلار تانه کې پولیس سره رپورټ کو چې دغسې زما ګډ مان غلا شوی دی. تانهدار صاحب څه شوي؟ تانهدار صاحب خو په کوارټر کې دی. ډېره و چې ودې غیر تانهدار صاحب له ورشم فریاد به ورته وکړم زما نه ګډ چا غلا کړی چې غریب سړی یم. چې کوارټر ته ورغې دروازې ووهله او په کوټه ور دننه شو نو ګډ د تانهدار د کټ پې پورې تړلی پې پورې تړلی او دی خیر دی وایي چې بس لاړم السلام علیکم. نه ووایه که نه څه مسله وي بس مسله حل شوه. دغه حل دی. بره واپسې لږ لاړ شه منبر له لاړ شه منبر له د صوبې ما پکې درنه وخت تېر کړی ما ته پته لګي او ورپسې د قومي له لاړ شه ورپسې وزیر له لاړ شه او ورپسې ممبرانو له لاړ شه وزیر اعلی او د ټولو پسې لاړ شه. نو چې انصاف چې کوم ځای نه قایمېږي په هغه کې انصاف نی تقوا نی تقوا د خدای یره نی انصاف نه قایمېږي. څه شي قایمول قانونونو باندې کار نه کېږي. قانون به زر جوړ کې 2000 قانونونه جوړ کا نو څه پې چې انصاف نیسي کې وسه لکه تقوا نشته چلی پچا لکه د خدای یره نشته چلی پچا. تاسو ګورئ په خپل وطن کې چې چېرته ګورنر وزیر اعلی رواني ټول روډ یې ورته کولو کړي داسې ده که نه ده؟ غریب ته یې خواشه دې خواشه وزیر اعلی صاحب روان دی ګورنر صاحب روان دی صدر صاحب روان ټول روډ یې ورته بلاک کړي. دا ولې ولې هغه یو انسان دی ته انسان نه یې ټول روډ دې بلاک کړی دی. سعودي کې خدا شی مونه دي هلته کې خو چې سره باتي بله شي نو د وزیر اعلی ګاډې به م ولاړې او د عام به م ولاړو. هلته خو چې سره باتي بله شوه ما خو چې څونه لیدلي په مکه مدینه کې نور نه یم خبر نو د ګورنر ګاډې به م ولاړې او د پولیس به م ولاړو ټول به ولاړي. دا نشته چې پولیس والا افسر د شا بلار ورته خالي کړه یاره پرته ده پړه کې د حکمران یاره ده یا د خدای یاره ده خو یاره پړه کې پرته ده. دلته یاره نشته یاره چې راله یاره. زه اکثر یو خبره کوم زه یم چې د کوم څاروي په زړه کې د مالک یره یې نو ګورې هغه هم دوک ولاړې غوزار نه کړي داسې ده که نه؟ او چې د کوم څاروي په زړه کې د مالک یره نی نو ښکرې علمې کې سړی ورواجو دی. تقوا یره به کې د الله نه منه به کې پرهیز به کې د الله نه. نو عمر ابن عبدالعزیز نشته ورسره نه مونږ کې شته او نه بلکې شته ټوله عامه خبره ده. هغسې څوک دي نو د هغه حکومت کې انصاف خو څه کوي چې شر مخ به م په ګډو چیلو حمله نه کوله. یا خو ګوره د الله د طرف نه عدل چې لاندې عدلي د الله د طرف نه م عدل و انصاف بیا قایمېږي. میزان د عدل الله سره دی. نو یو ځای کې چې د شر مخ په چیله حمله وکړه نو شپونکي وی انا لله و انا الیه راجعون. عمر ابن عبدالعزیز وفات شو. ملګرو ورته وی تا ته څه پته لګي؟ موبایل خو هغه زمانه کې نه و نه اخبار او ریډیو تا ته څه پته لګي؟ وی بس ما ته پته ولګېده اوس وفات شو. وی چې تر څو عمر ابن عبدالعزیز بادشاه و زموږ شرمخان په زموږ ګډو چیلو سره یو ځای سرېدل او چې نن شرمخ په چیلې حمله وکړه نو پته ولګېده چې د الله د طرفه د انصاف حکومت ختم شوی دی. چې معلومات یې وکړل بیا یې هغه وخت کې عمر ابن عبدالعزیز وفات شوی او ښځه څنګه عجیبه وه چې دی وفات شو د بیت المال چې کوم سکري دی ناظم الامور هغه راغې او ښځې ته وله وایي بیبي ستا خاوند چې تا نه څومره جامې او کالیګان اغوښتي وو هغه ټول ما بیت المال کې په یو الماری کې محفوظ ایښودي دي. اوس خو د خاوند مړ شو نو که د خوښې هېڅ چاته پته نه لګي چې هغه ټولې جامې هیرې جواهرات او هغه کالي او سره د لوس راوړو. هغې وی نه ما د خاوند په خولې بیت المال له ورکړي دي او زه خپل مړ خاوند سره وفا کوم چې د قیامت پر زما سترګې د خپل مړ خاوند سره لګي نو چې وفایي بې وفایي پکې نه. نو دا د هغه شپونکې جینۍ تقوا وه چې دغه سړی ته خدای پاک پیدا کړ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په صحابو کې تقوا پیدا کړې وه. هغه صحابو له معاشره داسې جوړه کړې وه چې صحابو ټولو کې تقوا وه چې پوټې ګناه به تېر شوه په یو منډه به نبي علیه السلام نه رالل د الله رسوله ما نه دا ګناه شوې ده زما باندې د خدای حد قایم کا. پوټینۍ ګناه چې ته په لاره کې د یو صحابي نه شوي وه پوټینۍ غوندې ګناه او راغې نبي علیه السلام ته وایي وی په ما د خدای حد قایم ته ما نه غلطي شوې ده. نبي علیه السلام ورته غږ ونه کړ نو مونځ وشو نو بل مونځ وشو نو بل مونځ وشو دې به دې میانځ کې راغې د الله رسوله په ما د خدای حد قایم که ما نه دا پلان کې غلطي شوې ده. نو چې مونځونه پوره شوې دلته راشه تا څه وې وی ما نه دا غلطي شوې په ما د الله حد قایم کا. وی مونږ سره خو دې مونځونه وکړل که نه وي او وی دا هغه غلطي دومره غټه نه و په دې مونځونو دې خدای هغه ګناه راجولی. مبارک دی الویت حضرت ماعز اسلمي رضی الله عنه وی دا الله رسول ما نه دا ګناه شوې ده یو زنانه سره ته بدعملي شوې وه
نبی علیہ السلام مبارک ته مخ بل طرف ته واړو، دی بل طرف ته راغی، وی مانه دا غلطي شوې ده. هغې ته بل خوا مخ واړو، بیا راته وشو مانه دا غلطي شوې ده. هغې ته بیا مخ واړو. مطلب یې ده چې نیکبخته ګواه در باندې نشته، بس ده چې د خدای ته توبه وباسه. لیکن هغه کې هغه نه د الله رسوله په ما د الله حد قایم که راغلی ما. چې به څلورم ځل یې ورته وویې نو نبي علیه السلام ته بیا تپوس کوي، بیا سې به دې لاس ور وړي، ویې نه صاحب هغه سمه ګناه مې کړې، مړه سې به دې ښکل کړې را ښکل کړي، نه هغه مضبوطه ګناه مې کړې. چې پوره اقرار یې وکړ نو صحابو ته یې ویې دې بوځ او دې سنګسار کې په کاڼو باندې ولئ. واده کړی سړی چې دا ګناه وکړي نو حکم یې هم دقه دی چې دی به په کاڼو سنګساروی. نو صحابه د مدینې نه بار بوته. نو د پیغمبر علیه السلام خو صحابه د بچو په شانتي وو، په خپله خو ورته کتې نه شي، ای بوځی سنګساری کې. چې د مدینې منورې نه بار حره ورته یو سنګستان هلته بوته په کاڼو یې پې شروع کړه او دې یې ویشته، وینې ته به دی. نو ګران کار دی، احسان کار نه دی. نو دې غریب به کله یو خوا منډوال او کله به بل خوا منډوال. نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه سره د اوښ یو جامه پرته وه، په هغې یې پې غزار وکړ، نو دا سر یې ولګېده، نو را پرېوته او وینې ته ووتې، حضرت عمر په جامو باندې ولګېدې. حضرت عمر ورته خیره وکړه، ای فلانکي ته خدای داسې داسې کې، که تا دا ګناه نه وې کړې نو نن به زموږ جامې د وینو شوې نه وې. نو رسول الله مبارک له چې کله صحابه واپس رالل نو تپوس وکړو څنګه چلو شو؟ وی صاحب بس اخو مو په کاڼو وویسته، د الله حکم پوره شو، الشیخ والشیخة اذا زنیا فرجموهما نکال من الله والله عزیز حکیم. چې واده کړی سړی او ښځه دا بدعملي وکړي نو دغه سزا ده. او صاحب یو ځای کې منډه کړې، نو حضرت عمر په یو غټ اډوکي باندې وویسته او خیره یې ورته وکړه. نبي علیه السلام سترګې مبارکې وپړسېدې، عمر ته غصه شو. عمر دلته راشه وی خیرې دې ورته ولې کړې دي؟ لقد تاب توبة، وی ده خو داسې توبه وویسته که دا توبه د ټول مدینې په خلکو تقسیم شي، د ټولو توبه به الله قبوله کړي. هغه انسان چې هغه خپل ځان باندې سخا کوي، یو سړی وی مال ورکوم ما بچ کا، یو سړی وی زوی ورکوم ما بچ کا، یو سړی وی کور ورکوم ما بچ کا، هغه خپل ځان ورکوي الله ته چې الله ما خپل ځان تا توبه ښه ما عمل که خو ما د آخرت د سزا نه بچ کا. نو تا هغه ته خیرې کې. بلکې یو روایت کې دا الفاظ راغلي دي لقد تاب توبة، که دا تقسیم شي په ځمکې په ټول ځمکې په ګناهګار مخلوق ته ټولو ګناه به پې خدای معاف کړي. داسې تربیت نبي علیه السلام نه صحابه کړی دی. چې کومه ښځه ورسره بدنامه وه هغه راله نبي علیه السلام نه وی صاحبه زه هغه ښځه یم چې هغه ما سره بدنام یم، په ما هم د خدای حد قایم که. الله اکبر. ګواه پې نشته، ضرورت سو توبه بیا یې وکړه، په ما هم د خدای حد قایم که. نو په ګیره یې ماشوم و، ویده چې ستا دا ماشوم پیدا شي بیا راځه. نو دا لاړه چې ماشوم یې پیدا شو نو بیا راله. قسم دی خلک وایي ډېر خلک دې زمانه کې صحابو پسې بد رد وایي. دا خدای پاک بعضې صحابو باندې امتحان راولي چې دا غلطۍ وشي چې دا حکمونه نافظ شي چې خلکو ته پته ولګي چې نبي علیه السلام د دې ګناه د سنګسارېدو اعلان کړی دی. دا څه فرضي نه دی او نه مبالغه ده، د دې مثال هم موجود دی. وروسته څوک په مبالغه ور وانړئ، دا بعضې خدای قصدن کړي دي داسې. دا ښځه راله وی صاحب چې بچی پیدا شو نو بیا راله وی د الله رسول زما هغه بچی پیدا شو، په ما د الله حکم جاری کا. ورته پته وه چې همدغه حکم دی چې کوم زما په ملګري په مایز باندې جاري شوی او بیا مړه. څونه سخت مرګ، په کومه سخته طریقه مرګ، په ما د الله حکم جاری کا. د الله رسوله زما ماشوم پیدا دی او ماشوم یې ورونې کې نغښتې راوړی نبي علیه السلام له. حضور پاک ورته وفرمیل دا ماشوم له دا خوراک قابل نه دی، ستا پی خوري. زه چې کله دی د ډوډۍ د خوراک قابل شي نو بیا راوله، بیا راشه. نو چې ماشوم داسې د 2-2.5 کالو ته ورسېد او د ډوډۍ قابل شو، الله قسم د حیران شي سړی. تقوا دې ته وایي. موږ کې څه تقوا ده؟ پردي مال خېټه ورچوو، پردي عزت اخلو، پردي بچي وجنو، پردي ته کنځل کوو، پردي حیا مو واغېسته او خدای منم او د خدای یره مې د پاړه کې خدای څه قسمته منئ. خدای منل دې ته وایي، تقوا دې ته وایي. ماشوم یې غېږ کې نیولې او نبي علیه السلام له یې راوسته او په لاس کې ډوډۍ ورکړې ده، ډوډۍ ماشوم له.
او پیغمبر علیه السلام ته مخامخ کو وی د الله رسول دا وګوره ماشوم زما د پیو نه ما بند کړی دی اګوره ډوډۍ خوري ماشوم نوړی خولې ته کړه وی د الله دپاره په ما د خدای حکم جاري که به دا ماشوم ګوره د ما ته ضرورت نشته نوړی په لاس کې د الله اکبر څومره ګران کار دی حضور پاک دغه ماشوم واغېست د خدای حکم دی پکې نبي علیه السلام هم څه نشي کولی اقرار یې کړی دی او ماشوم یې واغېست بل چاله یې ورکړه وی د دې بچي تربیت کوه او دا بوز یې او پرده کې په دې باندې سنګسار یې کوي چې دا ختمه شي دا د تقوا مثالونه دا حضور پاک یو معاشره جوړه کړه داسې معاشره یې جوړه کړه چې د هر چا په زړه کې دا سوچ او دا فکر پروت و چې په ما د الله کیمره د پاسه به ځان دله ځان به ساته نه مسلمان له تکلیف ورکوه نه مسلمان ته ضرر رسوه صحابه خو ډېر لوی خلق دی د حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یو تاریخ میں کرتا امام ابو حنیفه رحمت الله نو حیران بر یو ځل په بالخانه کې ستل استومانه و لکه د هغه معمول بسو د شپې به د قرآن شریف تلاوت کو د شپې به ټوله شپه ولاړو د قرآن شریف تلاوت پې کو در حقیقت ده به د شپې خوب هم کو عبادت پې هم کو و یو ځل په لاره باندې روانو نو یو بوډی بل چاته نصیحت کوي یو بوډی چا سره په جګړه شوې ده نو هغه سړی خلک وي دا خو ډېر عبادت ګزار دی بوډی ته ورته داسې خبرې کوي زه وي دې ابو حنیفه خو نه دی چې د ماسخوتن په منظره سار مونځ کوي دې ابو حنیفه خو نه دی چې د ماسخوتن په اودس د سار مونځ کوي د امام ابو حنیفه دا خبره واورېده خو ما کې خو دا صفت نشته دې بوډی څنګه دا خبره وکړه زه خو د ماسخوتن په اودس د سار مونځ نه کوم وی یاره دې بوډی دا خبر وکړه راشه دا شی راټینګ کړه نو د ماسخوتن په اودس پې د سار مونځ کوه د شپې کتاب ګوره او د شپې خپل تلاوت کوه او د خپل بیبي حق دروازې مدا کېږي که هغه څه خبره نشته نو د شپې به عبادت کوه نو سار به بیا طالبانو ته درس هم کوه او بیا به د فقهي مسلو استخراج او استنباط هم کوم مسایل به یې ایستل نو لږ غوندې وخت به ده چې ته د غرمې اوچت شو بله به وخته نو ده به شو نو یو ځل د شپې د غرمې قد خبره وخت چت ته او اوده کېږي نو خلکو ته خو پته یو سړي ور وډبو ټک 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 ور وډبو نو دی راویښ شو کور والا ورته وایي صاحب وده شه دا به څوکي دا وخت ستا د ده راتلو نه دی مازدیګر دی راځي که نه سار دی راځي وی نه څوک ضرورتمند به وي کېدای شي د مسلې تپوس څوک کوي په پولو راکوز شو نو چې دروازې لرې کړه یو سړی ولاړ و امام صاحب ورته وایي ملګري څنګه راغلی وی یاره جي د یو مسلې تپوس ته راغلی نو که اوس ما غوندې سړی وې نو ورته به یې ښه یو پنځه شپږ خبرې کړو چې د خدای نیکبخت هغه جومات کې طالبانو سره ناست وم هغه ټایم به راغلی تاسو ته پته ده چې د شپې مې هم ارام نشته او دا مې لږ د ارام وخت د خوب نه مې وباسې دا مې هم د ارام وخت د خوب نه وباسې وی د یو مسلې تپوس ته راغلی وی وایه سړی غلی شو یاره جي وي یېره مې شوه چې را روانېدم نو یاده مې وه او یېره مې شوه وی ښځه چې د یاده شي بیا راشه امام صاحب بره وخته نو چې وخته او بیا ډډه ووایله لږ ساته او خوب ورغې نو سړي بیا ټک ټک شروع کړل نو بیا وله راکوز شو چې راکوز شو دروازې ومقه سړی ولاړ وی څنګه بیا رالې وی یاره جي هغه مسله مې رایاده شو نو بیا رالمه وی وایه وی دا ستا د کور د دغه دروازې پورې مې یاده وه خو دلته مې بیا یېره شوه که بشیر جان خو یو پنځه شپږ چکه به یې پې لګولي او که زه یو دوه څپېړه خو مې تېسته وي یو دوه څپېړه خو مې ایسته وي ولې موږ کې خو تقوا نشته او امام ابو حنیفه کې خو تقوا ده چې دا خو سایل دی له مسلې تپوس ته راځي دی ناپویه دی نو زه خو ناپویه نه یم که نو بیا به راوخته چې بیا به راوخته او یو پوټېله غوندې خوب سترګې یې ورلې نو سړی بیا ټک ټک نارې کړی نو بیا غریب پاندرم پایه راکوز شو راووته چې بیا راځي ملګري بیا څنګه رالې وی هغه مسله مې رایاده شوه هغې تپوس ته نه کوم وی وایه یاره وایي چې د دې انسان د اودس ماتې دا خوند خوږ دی او که تریخ دی مسله هم ناشنا مسله د انسان د اودس ماتې خوند خوږ دی که تریخ دی نو که زه ما به ورته څه وې ما ورته اراده چې دې بوځمه او یو قاشوغه درکمه نو په خولې که نو پته به پخپله ولګي چې خوږ دی که تریخ دی ما خو به ورته داسې ویلي چې ته راځه ډېران له دې بوځم ټټۍ له دې بوځم ډېران له
او به یو قاشق خوله کې درکوم نو ما ته به بیا مسله معلومه شي او تا ته به معلومه شي. دا څه مسله ده چې درې ځله یې د خوبه وویسته او ودې کړولم. امام صاحب ورته څه وایي؟ ډېر عجیبه انسان دی. او ورته وایي یاره چې لوند دي که نه لوند نو دا خوږ دی او چې اوچي نو بیا تریخ دی. د انسان او د اسماتې چې لوند دي نو خوږ دی چې تازه وي او چې اوچي نو تریخي. سړی ورته څه وایي؟ وایي جي تا سکلی دی سر. اوس امام صاحب ته ګورو دی بیا د بیا ته ګورو تا سکلی چې دا خبره کوې. اوس که زه وې که نه نو خدای چې څه به مې کولو که دا معذوره بشیر جانه مې نو خدای چې ځان به یې پرې ورچاو دی خو ځان له یو شی دی که نه اوس بیا ته ستا پرېښوده خو یې نه. امام صاحب ورته څه وایي؟ امام صاحب ورته څه وایي؟ وایي نه بچې سکلی مې نه دی خو چې تازه وي نو مچان وله راځي خوږ شي د مچ راځي او چې اوچ شي نو بیا وله مچ نه راځي نو معلومېږي دا چې بیا خوند بدل شوی دی د نور یا د هوا سره. اوس پېچې بچې ورته وایي او نو هغه سړی ورته وایي امام صاحب ته وایي تا وګټله او ما بیله تا وګټله او ما بیله. وایي څنګه؟ وایي دغه دی ناست وایي زه ستا سخت مخالف یم نو ستا متعلق باس راغی نو چا وایي چې امام صاحب ډېر صابر انسان دی او ډېره لویه تقوا ده پکې. وایي ما ورته چې هغه کې سر ناړو نه صبر شته او نه پکې تقوا شته. وایي چې شته پکې نو مې ودرېږه زه اوس معلومات کوم. نو ما ستا صبر معلوم کو ستا تقوا مې معلومه کړه. تا ما ته د یو ناپوهه سوالګري په نظر وکتل نو ما له دې سزا رانه کړه. که ستا په ځای بل څوک وې نو زه به یې بلا ډبولې ومه نو تا وګټله واقعي صبر او تقوا درکې ستا او ما بیله. نو د امام صاحب په لاس یې بیعت وکړو او د امام صاحب په مریدانو او په لویو شاګردانو کې داخل شو. نو حضرت امام یو بله واقعه مې ولیدله نو په لاره روانو نو یو سړي ورته کنځل شروع کړل. نو امام صاحب غلی دی او ورته کنځل کوي ښه مضبوط کنځل ورته کوي. نو یو ځای راغی داسې چې هلته دوه لارې بېلېدلې نو دا سړي جدا دې طرف ته کور و د امام صاحب دې خوا کور کورونه یې جدا و. امام صاحب ورته هغه چوک کې ودرېده. سړي ته وایي ملګري وایي ستا لار اوس زما نه جدا کېږي ته داسې ځې او زه داسې ځم نو زړه به دې ډک پاتې شي نو دلته درته ودرېږم که د په زړه کې نور څه کنځلي چې هغه مو وکړي چړه تش کړې لار بدلېږي چې زړه دې تش پاتې شي ولې کړه دې په دې کنځلو ډک پاتې شي ناجوړه به شي. زه شا به وکړه یو څو کنځلې نورې چې ته داسې ځې داسې ځې نه راپرېوت د امام صاحب په لاسونو ښکلولو یې شروع کړه او تندي ښکلولو باندې شروع کړه. داسې قسمه صبر او داسې قسمه صفت په چا کې دی؟ دغه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بیبي څه وایي؟ دې ته تقوا وایي. بیبي څه وایي؟ وایي چې کله به اخره شپه شوه او تهجد به وکړل نو په ځمکه به کېناست او قبلې ته به یې مخ کړلی او دا خپله ږیره به یې دغسې په دا لاس کې ونیوله سپینه ږیره یې وه. وایي ما ته هغه منظر اوس هم یاد دی. سپینه ږیره به یې په دا لاس کې داسې ونیوله او الله ته به په چغو چغو په ژړا شو. یا الله ابو حنیفه سره یې اسم نشته خدایه اسم نشته دغه سپین ډکي دي ورسره الله دې سپینو ډکو سره به خالي لاس تا له ابو حنیفه درځي پروردګاره د دې سپینو ډکو د ابو حنیفه لحاظ وکړه. دې ته تقوا وایي. نو تقوا بهترین صفت دی د شریعت او د طریقت د دواړو بنیاد دی. تا نه به لوی متشرع انسان اله جوړېږي چې تقوا درکړي تا نه به لوی صوفي او لوی پیر او نیک سړی اله جوړېږي چې تقوا درکړي او که دا دواړو کې ني په یو عالم کې تقوا ني په یو صوفي کې تقوا ني نه ته بزرګ جوړېدی شي او نه ته نیک سړی جوړېدی شي. تقوا بنیاد دی. نو حاصل دا دی چې ته هر وخت کې دا تصور قائم کې په خپل سوچ کې دا فکر قائم کې چې زه سم کوم زمان الله خبرېږي او مال الله د هغې سزا م راکولی شي د هغې جزا م ماله راکولی شي او ما الله رانویم شي دې د تقوا ویلې کېږي. د ټولو نه وړه مرتبه دا ده چې سړی د کفر او د شرک نه ځان وساتي. کفر شرک نه ځان بچ کی. تقوا اتقاء عن الشرک والکفر کفر شرک نه ځان وساتي. دیم نمبر مرتبه څه ده چې سړی د غټ ګناه نه ځان وساتي کبیره ورته وایي. درېیمه مرتبه څه ده چې سړی د وړې ګناه نه ځان وساتي. دا وړه ګناه ګورې مونږ ته اسم نه ښکاري
ډېر خلک وایي دا ګناه مړه دا خو وړه ګناه ده. مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه چا تپوس وکړو وی صاحب دا وړه ګناه او لویه ګناه که وړه سړی وکړي. هغه ول عجیبه مثال ورکړو وی د غټې ږناه مثال د غټې سکروټ کې دی او د وړې ګناه مثال د وړې سکروټ کې دی. نو وی وړه سکروټ که څوک بکس کې جامو سره ږدي که وړه سکروټ که دې واخېسته په بکس کې جامو سره کېښوده نو زر خو بیا دی له ونه سوځئ. غټه دې کېښوده خو په اسات پې اور لګئ خو که وړه دې کېښوده نو زر خو بیا ونه سوځئ خو ګنټه دوه درې پس به رو هغه اور رسېږي نه کنه بیا دله غرغنده کړي. دقسې غټه ګناه ده. غټه سکروټ که ده فوري دې سوځئ. وړه ګناه پوټینی سکروټ که ده دا چې پرته وي نو پړه کې داغ پیدا کوي نن وړه د سبا به ترې غټه جوړه شي. او د ګناه د خوند مثال یې عجیبه ښودلی دی. مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه عجیبه مثال یې ښودلی دی. وایي د ګناه خوند داسې دی لکه چې په سارمن د خاره خو لګېده او ګری دا ګرول تاله خوند درکوي. دا سرمن چې ګری تاله خوند درکوي او خو خوند دی پکې لیکن دا ګرول تاوان دی د وجود دپاره که دا فایده ده تاوان دی. ګری خوند خو درکوي خو دننه سرمن دی زخمي کېږي تاوان دله درکوي. فایده دا ده چې دا خوند د ګرېدو لر که پټی ولګوه علاج وکړه ګولۍ وخوره د دې خدا خوند تا ته ظاهري خوند دی خو ګورې دننه تاوان درکوي. دقسې د ګناه خوند دی. ګناه چې کوې تاله خو به خوند درکوي لکه سرمن چې ګری خو دننه د تباکۍ بربادۍ دی. د دې خوند نه ځان وساته. د غټې ګناه نه ځان ساتل او د وړې ګناه نه ځان ساتل دا تقوا شوه. او ټولو نه لویه سره چې کم څیز نامناسب شی دی خلاف الاولا ورته وایي د هغې نه ځان ساتل هغې ته بیا ورع هم وایي. هغه اخیری مرتبه ده تقوا. نو تقوا چې سړي کې راله په معاشره کې جرایم به ختم شي. یو جرم که تا ولي زه به انعام به دله درکوم چې یو سړی دا سوچ وکړي چې دا پردی مال دی او که دا خورم خو مانه الله خبرېږي. د پردي انسان نه که څپېړه ورکوم خو مانه الله خبرېږي سزا به راکوي. د پردي مال ته که زه په غلط نظر ګورم او د پردي عزت په غلط طریقه باندې اخلم خو مانه خو الله خبرېږي ماله به الله سزا راکوي. وایه که نه نو په دې معاشره کې به یو جرم وشي. دا جرایم ولې مونږ کوو؟ تقوا نشته، د خدای یره نشته، د ګناه نه فریض نشته. هسې په خوله وایو چې خدای منو او خدای منو او آخرت کې به خدای سزا راکوي خو په حقیقت کې د دې نه خالي یو. بلکې به 50 جرمونه راوباسو او ځان ته به نه ګورو چې یاره ما کې څومره جرمونه دي بلکې به 80 جرمونه راوباسم او ځان ته به نه ګورم چې ما کې څومره جرمونه دي. زما نه که څوک مال غلا کړي نو خیرې به ورته کوم او د بل نه چې ته غلا کوې نو خیر دی. ستا زوی نه که څوک سپېړه ورکړي تا له سپېړه درکړي نو 10 ختمونه واوسې کوې ته پردي زوی له سپېړې ورکوې او پردي عزت اخلي خیر دی. دا تقوا نه ده. تقوا که راله په بادشاه کې په گورنر کې په وزیر اعلی کې په جج کې په مولا کې په ما کې په تا کې نظام به ټول ټیک ټاک چلیږي هېڅ نقصان به بیا نه. ځکه خو نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې څومره خطبې دي څومره په تقوا مشتملې دي. د نکاح خطبه زه راته اکثر په دې دغه کې م ویم په جمعه کې م ویم ځکه حدیث کې راځي چې د چا چاته حاجت وي نو همدا خطبه دې ووایي. مونږ الله ته حاجتمن یو. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ګوره تقوا راله ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا. تقوا اختیار کې او سمې خبرې کوي. یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة خلقه خدای نه ویریږي. هدى للمتقین قرآن شریف متعلق ذلك الكتاب لا ریب فيه هدى للمتقین. متقیانو بیا صفت هم الله کړی دی او د نیکانو خلکو چې الله صفت کوي یدعون ربهم خوفا وطمعا. الله عبادت دی خو تقوا پکې ده یرم پکې ده. نو نبی علیہ السلام داسې خطبه مو نه لیدله که د جمعې ده که د اختر ده که د استسقا ده که د نکاح خطبه ده او که عام تقریرونه دي ټولو کې تقوا لفظ شامل دی. او د قرآن حکیم یو آیت نه په سوونو آیتونو کې د تقوا لفظ شامل دی. نو تقوا بهترین صفت دی او مقصد خو ورسېدی که نه. لوی مقصد د تقوا ده چې ته ځان لی او که خلکو سره نو د الله زور او الله په دې خپل سر حاضر وګڼئ بس او ځان کې یره پیدا کې او د ګناه نه د کفر نه او د غیر مناسب امورو نه ځان بچ کې دې ته تقوا ویلې کېږي. الله دې په موږ کې پیدا خو د حضور پاک په خپله د تقوا یو ډېر اخیري مرتبه ده که هغه موږ کې ویم نه نو موږ پې خدای نه نیسي. لیکن صحابه به هغه مرتبه هم ځان کې پیدا کوله لکه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه
یو غلامو نو په هغه به یې مزدوري کوله. دا په عربو کې دا یو رواج و چې غلامان به چا دې له اخېستل چې زما خدمت وکړي، چا به دې له ساتل چې یاره دا کاریګر دی نو دی به کار کوي بازار کې نو ماله به ماښام پیسې پیدا کوي، چا به پې دیاړي کوله چې د دیاړي کوه او دومره پیسې ګټه ماله راوړه. نو د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه یو غلام و، هغه ته یې ویې ته د ورځې کار کوه او ماښام ماله پیسې راوړه. نو د به کار خدمت کو او ماښام به حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه له چې څه ګټلي و پیسې به یې راوړل. نو یو ځل یې وله څه خوراک راوړه، تازه خوراک. حضرت ابوبکر صدیق هغه خوراک وخوړه. نو هغه غلام ورته وی نور کله خو به دې ما نه تپوس کو چې دا خوراک د څه دی، نن خو دې اړو تپوس ما نه ونه کړ. حضرت ابوبکر صدیق ورته وی وږي وم ډېر زیات، ډېر وږي وم، نو چې خوراک دې کېښود نو اړو تپوس مې محسوس نه که ضرورت او ومې خوړه، خو یې اوس ته نه تپوس کوم. وی دا کم ځای و؟ وی دا چې کله زه په جاهلیت کې وم د اسلام نه مخکې، نو یو سړي له مې څه منتر جادو کړی و او په منتر جادو نه پوهېدم، دوکه مې ورسره کړې وه. نو هغه قرض مې په هغه سړي باندې پورې و. نو اوس د اسلام نه پس په لاره تېرېدم په هغې کې وادو، نو زه ورغلم ما ورته وی چې وروره زما د هغه منتر جادو هغه پیسې د باندې پورې دي شابه راکړه. نو دا ډوډۍ خوراک یې راکړه چې دا پکې واله، دا چې تا ته مې کېښوده او ته وخوړه. اوهو انا لله و انا الیه راجعون. په ما دې حرامه ډوډۍ وخوړه. یو خو دا ده چې منتر او جادو باندې پیسې اخېستل ګناه ده، او دویم دا چې ته پې نه پوهېدې، دوکه دې ورسره کړې ده او په دوکه دې پیسې وګټلې، دا دې دویمه ګناه وکړه. لکه نن سبا مونږ خلک په دوکو څونه پیسې ګټي. زه حیران شم چې مسلمان د پیسې دپاره څومره ټګۍ کوي او څومره دوکې کوي. سوچ مې لاړ شي چې یا خدایه دا مسلمان قبلې ته ورسېد، د ده په زړه کې اړو یره د خدای شته دی نه، داسې په خولې دا وایي چې آمنتو بالله، هلکه په الله د ایمان دی، د الله خبره ومنه که نه. او بالیوم الاخر اخره کې وایي چې د آخرت په ورځ مې ایمان دی. نو د آخرت په ورځ چې د ایمان دی نو ته آخرت منې؟ هسې ایمان دی، د خولې خبره ده. د آخرت په ورځ د ایمان دی نو آخرت کې به د نه خدای تپوس نه کوي، هغې لرې ځان نه تیار کړی. دا سوچ ته شته او که دا سوچ ته نشته. څومره ټګۍ زمونږ خصوصا په دې دوکانونو کې کېږي. نن په ټوله دنیا کې ګرځه، ما سوا د یو څو دوکانونو نه ټیک ته مسلمانان او صالحان هم شته، دا نه وایم چې ټول یو شانتي دي، خو سوچه چای به چته ډېره کمه پیدا کړي. د دوکې چای ده، پکې څیزونه ګډوي او رنګونه وله ورکوي، چرکې پکې ګډوي رنګونه ورکوي. سوچه مساله ټیک د صالحان نیکان خلک هم شته، ښه به هم خرڅوي، لیکن کمه به داسې وي چې هغې کې به سوچه مساله وي، ګندونه او رنګونه دي، ادر باندې خرڅوي. دا معمولي غوندې دی ګاډو والانه ته سودا کې د پاسه یو شان شی پروت او لاندې بل شان شی پروت دی، دا ګناه نه. د پاسه به ښکلې مزېدار اعلی ټماټري، ته چې ورته ګورې نو ته به چې خدای اومه مې وخوړی او ځان به وررسې، او چې لاندې ګورې شنډۍ به پرتې او کم وخت چې تل علموي هغه شنډو ته یې ورعلمه کړي. یا لکه دا برف د سر دا پکې واچوه، وی دې لاندې سره به زه څه کومه، داسې وایي که نه وایي؟ نو دا لاندې ځان لکه هغه ځان لکه بیا دا لاندې بره واچوه که نه. خلکو له ولې دوکه ورکوي چې سړی ځان ته په دې رابلې؟ الوګان شو، وخه شوه، نور سیزونه شو، ټول په دوکه. ایرونو یاد وساتئ، په دوکه که دې مال ډېر هم پیدا که لاره په غلطه لاره به د نوځي، ګور یاد ساته. جیب برې ډکي، برکت په پکې نه، مقدمه به جوړه شي، اسپتال به جوړ شي، بچې به نا جوړه شي، ښځه به نا جوړه شي، شا به وړوس اسلام آباد او لاهوره پورې ټسټونه کوه، خو ځي به دنه په سوړو به دنه ځي، خدای به ورته سوړې کولاوي او په هغې به دنه ځي. او که حلال لږ شي مې او صبر درته وکړو نو سوړې به ورته بندي، مطمئن او خوشحاله به یې پکې. دا د دوکو کاروبار. نو دا دوکه حرامه. په دې پمپونو کې مونږ خو روانو، په دې سینجي پمپونو کې اوس خو خیر قصه بل شانتې ده، خو بره به یې لیکلي وو، هغه ریټ به یې لیکلي وو 61. نو پوټې نه هغه ننن به یې ورسره داسې لاندې پوټې لیکلې وه چې سړی دوکه کړي، بیا داسې پوټې نه یې غوندې ورسره لاندې لیکلې وه چې لرې ځای نه ښکاري. دا شیطان ورته چې
نه نه 61.99 چې خلکو ته ښکاره کړي چې زما خو 61 روپۍ نرخ دی او که بیا څوک وایي چې لکه تا خو 61 نه 2 شپېته دې کټ کړې نو یو ما خو لاندې ورسره 99 پیسې لیکلې دي نو 1 روپۍ څه شی دی چې هغې له دوکه کې زاوس ته ووایه اوس یو پمپ والا چې د کروڑونو پمپ چلی که هغه 1 روپۍ دوکه وکړي په کیلو کې نو دا څونه فایده هغه ته رسوي سم نه لیکن دا اوس شیطان ورته پړه کوي چې لکه سپو لیکه چې 2 شپېته دي که نه دا 99 دې ورسره پوټې نه ولې لیکلی دی دا دوکې دا کې دا سخت جرم دی او خطرناکه ګناه ده چې څوک دوکه کوي رونو دکې تقوا نشته دی د خدای نه یریږي د قیامت د پرورځ د زړه ایمان ټیک ته مؤمن ورته وایو کافر ورته نه وایو خو د ایمان چې کوم بنیادي نښه د هغه د پړه کې نشته دی څنګه مسلمان دی نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته څه وایي وی دوکه دی وکړه په دې اخباراتو کې پرون مې یو اخبار کته نو یې لیکلي چې پپایو کې کیمیکل اچوي ما مخکې ورځو کې وی پی خو الحمدلله اوس یو ځای کې چې څکله نو مزېداره ټینګه وه مې پی خو لکه چې ښه ټیک دي مولي صاحب ټینګ کوم مې چیرې خشته راوړې ده نو وی دا پکې دا ظالمان څه پوډر موډر ګړی او په هغې یې ټینګوي اوس څه کوې ورسره د انسان صحت سره لوبې دي که نه دو نقصان شو پیسه دې په دوکه وګټله او انسان صحت دې برباد که د خدای نه یریږي نو تا 2 نقصان وکړل په جادو منتر دې پیسې واخیستې او دوکه دې هم کړې ده هو نو څه چلې وکړه تالو کې ګوته ومنډله چې دا ډوډۍ الټی کړم زور یې لګاو نو الټی کېدې نه حالانکې د شریعت مسله دا ده چې تا باندې څوک ډوډۍ خوري او ته پې نه پې او حرام یې د باندې وخوړه انسان دی نو پته یې الټی کول څه لازم او فرض نه ته په دې مکلف نه چې خامخا الټی کا بس غلطي یو سړي ډوډۍ در باندې وخوړه وروسته یې راته وایي چې ارامه مې در باندې وخوړه نو الټی کول پتا لازم نه په شریعت کې خو دا د تقوا هغه اخري درجه ده ورع ورته وایي هغه اخري درجه خولې ګوته یې منډله چې کوي نو الټی کېدې سترګې بقې بقې راووتې چا ورته وی صاحب ولې وی دا ډوډۍ ورسره وباسم وی اوبه ورپسې وڅښه نو بیا کېدی شي الټی درشي وی ورشه اوبه راوړی نو بیا وڅکلې نو بیا په تالو کې ګوته ومنډله نو هغه ارسې الټی کړل دومره یې ورسره سترګې بقې وپړسېدلې رنګ یې ورسره بدل شو مخ یې سور شو وی دا دې څو کړل ځان سره ځان دې برباد که شاګردان ورته وایي وی که دین وړی سره زما روح او سا راوته نو مې به ورسره رایسته خو دا وړی مې وجود کې نه پرېښوده دا غافیر مرتبه د تقوا صحابو کې داسې تقوا نبی کریم صلی الله علیه وسلم متخودلی دی یو ځای کې نبی علیه السلام د یو ښځې میلمه شول غوښه یې وله پخه کړه چې ډوډۍ خوړله چې نولی اوچته کړه خوله کې اړی راړی نه تېرېږي اړی راړی په خوله کې نولی نه تېرېږي نبی علیه السلام وفرمایل وی داسې معلومیږي لکه دا غوښه چې د کم څاروي ده د مالک نه بې اجازته حلال شوی دی معلومات والی ښځې نه یې تپوس وکړه وی دا غوښه تا د څه وی دا مې یو رکوټې چیلو کې یا ګډور کې حلال کړی دی وی د چا وی نبی علیه السلام مې میلمه و زما خواته ګاونډیان دي د هغې نه مې اخېسته نو چې ورغلم نو مالک یې په کور کې نو ښځې ته مې ووایي چې دا په څو خرڅوې خاوند مې نشته مې ده بس په مې را خرڅ کړه چې خاوند دې راشي خیر اجازت به ترې وغواړې پیسې مې ورکړي دي دا نه چې مې نه دي ورکړې خو خاوند نه بې اجازته حلال شوی دی نبی علیه السلام مې داسې وکړې وی دا خوراک چې د په قیدیانو میدیانو وخورئ دا موږ له منع کړه چې پیغمبر د خلکو مخکې دا کار کوي نو اثر کېږي که نه کېږي که زه مثال په طور تاسو د دلته ناست یم او مسله درته بیانوم او زه په خپله یو مسله کې یو ګناه کې مبتلا یم او تا ته یم چې دا ګناه مه کوه ته رښتیا ووایې په تا به اثر وکړي نه که تا باندې به کله اثر کوي هله به اثر کوي چې زه خپله دا ګناه نه کوم چې زه نه کوم ځان ساتم نو په تا به هله اثر کوي او چې زه په خپله پکې مبتلا یم تا ته وایم مه کوه او زه په خپله کوم اثر به د باندې چته مونه کړي نو رسول الله مبارک لومبي عمل به په خپله کوو دیم نمبر د صحابو مخکې به عمل کو نو صحابو کې بیا دا پیدا کېدل بنو صحابه خو بیا عجیبه حیثیات او عجیبه شخصیات ته جوړ شو حضرت حنظله رضی الله تعالی عنه یو ځل په لاره را روان دی او پریشانه دی نو څه وایي نافقه حنظله نو ظاهري معنا خو یې دا ده چې حنظله منافق شوی دی لیکن دا معنا خو موږ نشو کول هغه صحابه دي یو سړی ځان ته ډېر هم ګناهګار وي ګناهګار یم خو ته خو نه چې ویلې ورته که نه خو ځان له لګیا دی الله سره یې معامله ده نو نافقه حنظله معنا بیا دا وکړم چې ګډوډ شو حنظله ګډوډ دی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ولا په مخه ورغی او دوی همدغه روان دي چغه وي نافقه حنظله ګډوډ دی ابوبکر ورته وایي ما لکه څه شوي هلکه څه چل دی خیر دی
وی حضرت ابوبکر وی چې موږ د نبی علیه السلام سره په مجلس کې ناست شو نو موږ بل شان یو، بل شان حیثیت دی زمونږه، داسې راته را جنت ښکاري لکه په دا سترګو چې وینو، او دا دوزخ داسې محسوسو لکه چې دا په سترګو باندې وینو. بل شان کیفیت یې په دې وړونو کې. خو چې د نبي علیه السلام نه دې خوا شو او بیا د خپلو ښځو او بچو سره ګډوډ شو نو بیا مغه حالت نی، بیا هم رانه هغه آخرت یېري، بیا جنت یېري، بیا دوزخ یېري، بچي ښکلو او ښځو سره ناست پاس شو. هغه چې د پیغمبر مجلس کې څه دي هغه بیا نینو او نه محسوسو. نو لکې مې دا راله چې دا چې ته منافق نه شو، منافقان نه شو. التم یو حالت دی د منافق خو د نړۍ یو شانتي ظاهر بل شانې که نه، نو دا خو هغسې نه ده، خو لیکن د پیغمبر سره یو حالت دی او کورم د بچو سره بل حالت. التم دنیا یېره ده، کورم بچو سره دنیا یاده ده. التم آخرت یاد دی او کورم بچو سره آخرت نه دی یاد، دنیا یاده ده. حضرت ابوبکر ورته وی هلکه انا وجد وی زه خو هم دا مونمه، وی دا شی خو په ما کې هم شته چې د نبي علیه السلام مجلس کې یو شانتي یو او چې کور لاړ شو بیا بل شانتي یو. زه چې ځو چې د نبي علیه السلام نه تپوس وکړو، رالل حضور پاک مبارک ته کېناستل او دوی هم حقه ناره لګی نافقه حنظله، د الله رسوله حنظله ګډوډ دی. حضور پاک هم دې تپوس کوي مالک څه شوي دي، څه مسله ده؟ نو دا حال یې ورته وویل صاحب چې تا سره ناست یو، نو آخرت جنت دوزخ داسې ښکاري لکه په دا سترګو چې وینو، دنیا مو یېری او چې ستا نه لاړ شو او کور ته بچو ښځو سره ګډوډ شو بیا مو هغه حالت نه. نبی کریم کور دا هغه تقوا ده، دا هغه تقوا ده، دې ته هغه تقوا وایي زړه کې یره او خشیت په زړه کې راشي، دا د تقوا یو مرتبه ده. نو راغې نبی علیه السلام ورته وایي ای حنظله، ای حنظله وی که تاسو ما سره په کوم حالت یې او دا حالت هم همیشه یي، کور کې هم دا حالتي، بچو سره هم دا حالتي، پلار هم دا حالتي، نو لصافحتکم الملائکة علی فرشکم، وی بیا به هم دې حد ته مرتبه ورسي چې فرشتې به د سره په کټونو بسترو کې ستړي مشي کوي. ولکن ساعتا د یو ساعت به داسې وي یو ساعت به داسې، دا خو د دنیا حالت دی، دنیا کې خو داسې کېدی نشي، ما نشي ما والا حالت که په کوري بچو سره به څه کوې، بیا خو ګټه نشي کولی، بیبي سره به څه کوې، تعلقات نشي قایمولی، دوستانو به سره به څه کوې، گپ شپ او خوش طبیعتي بیا نشي کولی. یو ساعت به یو شان دی، بل ساعت د پیغمبر علیه السلام د مجلس په داسې مثال و لکه بلف ته چې کم ځای نږدې وي زیاته رڼا یې پکې، او د بلف نه چې کم ځای لرې وي نو هلته رڼا کم وي، داسې ده که نو چې حضور پاک مجلس کې به څوک ناست و به ټوله رڼا وه، لکې به هم رڼا پرته وه، سترګو کې به هم رڼا پرته وه، او چې د پیغمبر علیه السلام د مجلس نه به اخوا شو او کور ته به لاړ د رڼا سر به کړ، داسې لکه چې تاسو یا مونږ چې ته د یو عالم تقریر اورو نو هغه حالت بدلي بل شانتي وي، او چې تقریر ختم شي او سړی کور ته لاړ شي نو حالت بیا بل شانتي وي، دا یو اثر وي د مجلس. لیکن صحابو کې دا سوچ و چې دا ولې داسې دی، کوم حالت چې زمونږ د رسول الله مبارک په مجلس کې دی چې هغه حالت چې زمونږ په کور کې دی، دې ته تقوا وایي. ما تاسو ته حدیث تیره جمعه ویلی و چې نبی علیه السلام فرمایي چې 9 کسان به د الله د عرش لاندې د قیامت په ورځ باندې 9 کسان او نور به څونه نږدې وي، یو میل به نور نږدې وي، یو میل. نو په ترمذي شریف کې یو حدیث تیر شو پرون نابل اور زمونږ په ترمذي شریف کې حیران شم، وی میل هغه صحابي وی اراوي وی میلونه خو 2 قسمه دي، و یو خدا میل دی دا چې کم په سړک باندې کم لګېدلی دی او په لاره لګېدلی دی، او په عربی کې میل سلی ته هم وایي چې په سترګو کې سړی وایي، میل عربی کې سلی موږ پښتو کې سلی ورته وایو، رجومه مکې پروت او سترګه کې وایي. نو نبي علیه السلام وایي چې نور به یو میل نږدې وي، نو آیا دا ځمکې والا میل دی او که هغه سلی والا میل دی، دومره به نږدې وي، او هر سړی به په خپله خوله کې ډوب پروت دی، ډوب د چا د کونډو پورې، د چا د بډې پورې، د چا د سینې پورې او د چا د خولې پورې. دغه میدان کې به 9 قسمه خلک د الله د عرش د سوري لاندې ناست دي، به الفاظ دیگر د الله میلمانه وي، د رب العالمین او د پروردګار میلمانه وي. نو هغې 9 کې یو کس څوک دی؟ تقوا والا متقي، رجل ذکر الله خالیا ففازت عیناه، هغه سړی دی چې دی ځان له په کوټه کې دی، ځان له په جومات کې دی، هېڅوک نشته، پروردګار ورته رایاد شو نو سترګو نه اوښکې وبې دی، ویې منله چې الله زما هر څه ویني، ویې منله چې الله ما ګوري. د خلکو مخکې خو هر سړی نه هېري، د خلکو مخکې د نوکر د خپل افسر مخکې ټیک ټاکي، پلار د بچو مخکې او بچې د پلار مخکې ټیک ټاکي، رور د رور مخکې ښځه د خاوند مخکې ټیک ټاکي،
جمعه کې چې خلکو سره ناستې ټیک ټاک پې شرمېږي به چې دا ګناه د خلکو مخکې کومه دا رور به راته وایي چې دا څه کوي، دا زوی به وایي دا څه کوي، دا پلار به وایي دا څه کوي، دا ګاونډي به وایي دا څه کوي، دا افسر به وایي دا څه کوي، لیکن کمال به تقوا به دې الی ذکر الله خالیا چې ځان لی هېڅوک هم نی او الله را یاد کې او د سترګو نه دې اوښکې دارې وورې. دا صفت به ځان کې پیدا کوو ورونو ګورې، دا تقوا والا صفت به ځان کې پیدا کوو. دا به نه وایو یاره دا خو د ډېر خلک په دې دوکه دي که ته ورته وایې نیکي وکړه مړه رب غفور رحیم دی، الله مهربانه او رحم کوونکی دی. داسې وایي که نه وایي؟ ښه د پښتنو متل دی ګوړه ګوړه کوه نو خوله به رې خوږېږي. یو سړی چې ګوړه ګوړه کوي نو خولې خوږېږي، خوله به کله خوږېږي چې ګوړه وخوري. که ته د ورځې په تسبیح راوالې او 10,000 کرته په تسبیح اړی چې ګوړه 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 نو خوله دې نه خوږېږي. او که داسې یو پوټې غوندې د دې نوک عمره ګوړه د دې ژبې ده راوړله پټک دې خوله خوږه شوه نو که ته ډېر هم دی چې الله غفور رحیم دی او په ما به رحم کوي او ګناه کوي نو دا ګوړه ګوړه کوه خوله به دې خوږېږي. دا الله رحم وجود ته را دننه که یو ټوکله ګوړه وخوره، داسې عمل وکړه چې د الله رحم در کې در دننه شي، داسې عمل وکړه پوټینی عمل وکړه لږ عمل وکړه خو چې ته د الله د رحم ستا په دې سینه کې ور دننه شي، ستا په دې وجود د الله مغفرت راشي. او که ته هسې ګوړه ګوړه کوې نو په دې خوله نه خوږېږي، ګوړه به خورې نو خوله به دې خوږېږي. ځان داسې که چې د الله د مغفرت او د رحم ستا په دې سر او په دې وجود کې لږ پوټینی مو ور دننه شي نو بیا کار کوي بیا سم دی. نو ځان له په دې اړه ښه کوو. هلکه زه مسلمان پیدا کړی مې جنت ته به مې بوځي. مسلمان پیدا کړی خو د مسلمانۍ کار به کوې. یوازې دا چې مسلمان 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 دغه مثال دی چې ګوړه ګوړه کوه خوله به دې خوږېږي. مسلمانۍ والا کار وکړم اسلام هغه عمل په دا ژبه کې ده وسکه خوله به دې خوږه شي. د اسلام والا هغه پټکي راواله په دا سر یې کې ده، د اسلام هغه جامه راواله په دې وجود یې کې ده، د اسلام هغه عمل راواله هغه اخلاق راواله او په دا ژبه کې ده. وسکه اسلام وسکه په نوم نه وسکه اسلام. نو ته ګوره چې بیا د خوله په اسلام خوږېږي که نه خوږېږي. موږ سکه نه کوو د اسلام. بلستن کې خپې ورکوي نه مونځ شته نه روژه شته، نه مونځ شته او نه روژه شته او نه زکات شته او نه حج شته او نه چېرته مسلمان ته ښېګړه شته او فایده شته او مسلمان یو مسلمان یم ګوړه ګوړه کوه خوله به خوږېږي. یاد وساته رونو رسول الله مبارک دا نه دي مونږ ته ویلې چې بس الله غفور رحیم دی او مونځ مه کوه، الله غفور رحیم دی او نیکي مه کوه. دی مونږ ته دا ښولي چې ځان داسې که چې الله در باندې رحم وکړي، الله رحیم دی چې رحم در باندې وکړي. داسې عمل وکړه داسې سکه وکړه الله غفور دی چې دې وبخي، الله ته توبه وباسه چې الله دې وبخي. نو فضول بدن لړه نه خوشحاله او د صحابو کې پرېښي دي. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه، حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه بادشاہ دی امیر المومنین د مسلمانانو بادشاہ او د شپې به په لارو کوڅو کې ګرځېده. لارو کوڅو کې هسې ګرځي چې د خدای یاره نی نو د شپې څوک خوب پرېږدي، تقوا نی سړی خوب پرېږدي. یو غلام د اسلام یو ځل روان یو ځای کې مړانه ولیدله، وی ما ته وی ته راځه مخامخ چې ته قافلې نه څوک پاتې شوي دي او ښار ته نه دي را رسېدلي ورشو ضرورت دی څه ضرورت یې نه. وی چې ورلو نو ماشومان دي او هغه جاري او یو ښځه د اورې بل کړی دی او سمسی ده په کټوۍ کې وایي. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ښځه نه پېژنده او نه هغې پېژنده. وی دا ماشومان ولې جاړي؟ وی دا وږي دي. نو دا کټوۍ کې وله څه پخی نو زر پاخه که چې دا لوږې ختمه شي که نه. وی دې کې خو څه نشته په کټوۍ کې، تشه کټوۍ ده. وی دا تشه کټوۍ دي په اور ولې ښې ده او سمسی پکې وی. وی دا ماشومان وږي دي نهار دي ماشومان جاړي. نو دا مې خوب نه ورځي نو دا مې وله کټوۍ په اور کېښوده چې د دوی تمه پیدا شي چې مور خو راله څه شی پخی. نو که په دې تمه کې یو پوټې دا جړی قلاره شو خوب وله ورغی. اوهو حضرت عمر ورته وایي چې د ماشومانو خوراک نشته ډوډۍ نشته وږي دي نو ته عمر له ولې نه ځې؟ بادشاه له امیر المؤمنین له ولې نه ځې؟ بادشاه د مسلمانانو له چې د بیت المال نه څه درکړي. ښځه ورته څه وایي؟ وی دا به د قیامت په ورځ پته لګي. اوس خبره پرېږدوه، د قیامت په ورځ د الله دربار زما لاس او د عمر امیر المؤمنین ګریوان هلته به خبرې کوم، دلته دا خبرې نه کوم.
وی تا نه عمر څه خبر دی چې ته د ګریوان نه نیسې ته خبر کا نو که بیا در لرا نغې او څه در نه کړه نو بیا د ګریوان نه نیسه وی چې ما نه ځان نشي خبرولې بادشاهي ولې کوي ما نه به ځان خبرې کنه بیا بادشاهي ولې کوي چې ما نه ځان نشي خبرولې چې دا ټکې ووې بس عمر پاسې غلام ته زه چې ځو ښځه خو ما نه پېژنې زه چې ځو بیت المال ته ورغی یو بوجۍ ډکه کړه زیتونه و اوړه و ستوانه و هغه زمانه کې چې څه ګډوډ خوراک و د هغې بوجۍ ښه مضبوطه ډکه کړه چې ډکه کړه اوچته یې غلام ورته وایي صاحب ما ته یې پرېږده چې زه یو څه نه دا بوجۍ به زه وړم څومره امیرالمؤمنین دی ستا بادشاه زرداري به اوس بوجۍ په اوږه کړي ستا گورنر به په اوږه کړي ستا وزیر اعلی به په اوږه کړي بوجۍ ستا افسر به په اوږه کړي ستا ممبر به په اوږه کړي وبه کړي داسې څوک دې ته تقوا ور دې ته یاره وایي وی ما ته یې را په اوږه کړه او یو شی دی دې بوجۍ په اوږه کړي دي ستا دې بادشاهان هم بوجۍ په اوږه دي خو د وبال بوجۍ په اوږو پرتې دي د قیامت پر ورځ د ګناه بوجۍ د دې په سټونو پرتې دي د ګناه نشته تقوا نه مونږ کې شته خفه کېږئ به نه نه مونږ کې شته نه زمونږ په حکمران طبقه کې شته نه زمونږ معاشره کې نشته تقوا که تقوا په معاشره کې وي دوکه به نه وه امن به و سکون به و اطمینان به و خوشحالي به وه نن د بچي ژوند محفوظ نه دی د ښځې ژوند محفوظ نه دی د مالدار ژوند محفوظ نه دی د غریب ژوند محفوظ نه دی د مولا محفوظ نه دی د مقتدي محفوظ نه دی عزت نه ستا محفوظ دی او نه د مولا محفوظ دی نه د خان محفوظ دی او نه د غریب محفوظ دی داسې ده که نه ده ډوډۍ شته چا سره او چا سره نیسته څوک د لوږې مري چاله چل نه ورځي چې دې سره څه وکړم څوک د لوږې مړ شو چا سره د پیسې د سنبالي ځای نشته چې دې سره څه وکړم او چې چا سره ډوډۍ نشته هم پریشانه دی او که چا سره ډوډۍ ډېره ده هم پریشانه دی هر سړی په لوی غم کې پروت دی ولې دې سینه کې تقوا نشته د دې سینې د الله سره ربط کنیکشن نشته که د دې زړه ربط او کنیکشن د الله سره پیدا شو ته ګوره چې بیا د بلب بلیږي که نه بلیږي د بلب تار کټ دی نو بلب به څه بل شي بلب تور تیاره ده تار کټ دی که دا دې زړه کنیکشن الله سره ولګېد الله سره کنیکشن دا تقوا ده اوس لنډه معنا شو تقوا څه ته وایي الله سره د دې زړه د خیر کنیکشن او ربط که دا ولګېد ته ګوره چې زړه بلیږي که نه بلیږي له مړه دې مړ وی دا بوجۍ ما ته په اوږه کا هغه سړی څه وایي هغه غلام وی صاحب نوکر وایي څه ته زه غلام نوکر یم نو بوج به زه وړم که ته به وړې حضرت عمر ورته څه وایي وی دا بوج خو به مې ته یوسې خو د قیامت پر ورځ به مې بوج څوک وړي الله دربار کې د قیامت پر ورځ زما بوج به څوک وړي په سټ هغه غلام وی ور اوچت مې کا بوجۍ نو چې څوک دا بوجۍ د اوړو بلد نه که نه نه هغه بیا هغه ته وړل بیا ډېر زیات مشکل دی چې څوک د بار د وړو بلد یې هغه ته اسان وي او چې څوک بلد دي نو هغه ته ډېر زیات مشکل وي نو ما به ورته یو ځل پټي ته تللی وم نو ګنو ګېډۍ م را په اوږه کړه نو هغه شولګر نه یو ملګری یا زمیندار ما ته وایي چې ته یې پرېږده مونږ بیا در وړو نو ما ورته خاندل مې تا خو 10 ورځې شروع دې نه وړل اوس ما ته راکړه چې ځان سره یوسم نو هغه د نر بچي ما ته ښه مضبوط ګېډۍ وتړه چې ګېډۍ وتړه نو هغه اوړه یې خوښ کړه نو ما یې ما ته یې را په اوږه کړه نو چې په اوږه مې کړه نو پېښ ومه چې خدای دې سره به اوس څه کوم نو هغه دوبچوک یې مې کله په یو خوا تله او کله په بل خوا تله اخره کې خوند یې ونه کړه هغه میدان ته مې وغورځ یو دوه درې مې دې را په اوږه کړل مې دا به څوک تور انګزو سره پورې وړي نو د با هغه ماشوم هلک وله هغه زمیندار دی هغه یې را منډه کړه هغه یو دوه لاسو اوچت کړه په اوږه کړه نو ما سره را روان شو نو حضرت عمر خو د بار د وړو بلد نو د بوجه نو حضرت اسلم وی قسم دی چې ما ورته کتل د خپې به کږې وږې تلې راتلې حضرت حضرت بس یې که ما ته را په اوږه کوې نه قیامت پر ورځ به زما بار توړې بوجۍ یې راوړه د خیمې خوا کې وغورځولو هغه ښځې ته ویې خوا شه ښځه یې خوا کړه هغه کټوۍ وینځل او هغې کې څه ستوان او څه اوړه او څه کجورې او څه قیسې پیسې ګډې کړې او لګیا دی اور نه بلیږي وی ما ورته ویل چې دې خوا شه صیبه چې زه دا اور درته بل کړم ویل ته اخوا شه نو وی پوکې به یې وو لوګې به کته پوکې به وو لوګې به کو وی قسم دی چې هغه منظر مې اوس هم په سترګو کې دی چې هغه اور لوګې به د حضرت عمر د ګیرې نه پورې پورې ورته راوته یلوا غوندې پخه کړه چې پخه کړه ښځې ته وي د ماشومانو سره دې خوا کړه ماشومانو خوراک وکړه وي مې چې زه چې ځو که نه صاحب وی صبر وکړه دا ماشومان مې په جړه لیدلي چې په خندې ووینم چې ماشومان په خنده او په لوبو ټوکو شو نو روان شو نو ښځې ته وایي سار له راشه مسجد نبوي ته چې تا له مونږه
وظیفه مقرر کړو. وایي زه چې درشم ما به عمر څه پېژني؟ وایي ته راشه ما به هلته ومنئ زه به یم. او نه پېژنې چې عمر. سهار وختي ښځه راله مسجد نبوي ته چې راله څنګه تپوس وکړي امیرالمؤمنین هغه دی چې ویې کتل ښځه په رستو کېدو شو خو بېګا خو به د ما پوکي والي دي خو هغه سړی دی. او چې کله چې عمر رخصتېده نو دا ښځه ورته رښتیا دعا کوي وایي ای مرګري ای مسلمانه وایي خدای دې د عمر نه بادشاهي والي او تاله دې خدای درکړي. ته د بادشاه لیت هغه د بادشاه لیت وایي دته راشه سهار نه به بیا هلته کې مه ووینې. نو چې ښځې دې ولیده او به بېګا خو مې پوکي په ده والي دي بوجۍ خو مې په ده راوړې ده. نو ښځه وروستو تله حضرت عمر مرګ ښځه را مخکې کړې وظیفه یې وله مقرر کړه. وایي وایه که نه ترورې اوس به د قیامت په ورځ د چا ګریوان نیسې اوس به څه دا ګوی دلته او که د ما په مخ کې نو هله به دې پرېږدم. وایي اوس به زه د قیامت په ورځ د الله په دربار کې ګوی کوم چې الله عمر زمونږ امیرالمؤمنین او د ځې شو د خیمې نه بار یو سړی دی څه چل دی مسافر یې مجید دې خیمه کې دا د فریاد اواز ولې دی وایي زما کور والی په دې خیمه کې او ماشوم یې پیدا کېږي. نو بیا څوک دي ورسره هېڅ څوک ورسره نشته مسافر یم په دې بیابان کې هر څه یې په ځای پرېښودل او نیمه شپه ده کور ته یې رامنډې کړې او خپلې بیبي ته وایي د امیرالمؤمنین بیبي کې ته ورته اوس خاتون اول وی او دې زمانه کې ورته خاتون اول وی خاتون اول به ورشي داسې به وکړي وایي اله شابه یو مسافر دی او بچي کېږي اله شابه لږ ما سره لاړه شه د هغې خدمت وکړه دیتوب چې ورته وایي د دیتوب خدمت وکړه. هغې ځان سره هغه وخت کې چې د ماشوم په کېدو په وخت کې څه سامان لګي ښځې له څه خوراک پکار یا ماشوم له هغې زر در راغونډ کړل او حضرت عمر ته مخکې د خاتون اول د صحابه او د زمانې د حضرت عمر بیبي ورپسې ده. خیمې ته وردننه شو خدمت یې وکړه. سړی خو یې نه پېژني چې دا حضرت عمر ده. د هغې ښځې له خدای بچی ورکړه زوی یې پیدا شو. چې زوی پیدا شو حضرت عمر ته بیبي آواز ورکړه وی امیرالمؤمنین مبارک دې شته ستا د دې مسافر ورور زوی شو چې هغه واورېدل په لرزان شو وایي د امیرالمؤمنین دی وایي نو تقوا لکې د الله یره دا تقوا معنا شوه. تقوا چې لکې یره راله نو پرهیز د ګناه نه دا د تقوا معنا شوه. تقوا د الله سره د خپل زړه ربط او کنیکشن د خیر جوړول دا تقوا شوه. تقوا څه شوه د خپل زړه او د دې وجود پرهیز شو او دا بچ کول شو د ګناه نه او د شیطان نه او د اور نه دې ته تقوا ویل کېږي. دا یو مشترک غوندې لفظ دی. نو خدای پاک دې په مونږ کې تقوا پیدا کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل یو مثال ورکړي د بني اسرائیلو د یو دریو کسانو. په بني اسرائیلو کې یو درې کسان په لاره تېرېدل نو باران شو پې زلزل شو نو دا درې واړه یو غار ته ننوتل. بخاري شریف کې یو اوږد حدیث دی او امام بخاري کې ولې نوم یې ښودلی دی نو هغه پې بره عنوان د حدیث الغار یې ښودلی د غار والا واقعه. نو درې واړه ننوتل غار ته چې ننوتل ګړز د زلزله شو چې زلزله شوه د غار د خولې نه یو غټ کاڼی را پرېوته او د غار د خولې بند. دی غریبانان په هغه غار کې دننه پریشانه ونښتل چې خدای اوس به څه کوو. رڼا بنده شوه رڼا نه لګي هوا بنده شوه اکسیجن بند شو خدای دا به اوس څه کېږي دا ډېر ګران کار دی. په ما هم یو ځل تېر شوي دی ما سره یو ملګری په مکه مکرمه کې یو وخت کې مونږ بره په یو دغه کې اوسېدو بره چت کې نو په هغه لیفټ ختو نو هغه لیفټ ته چې څنګه ننوتو او په هغې کې روان شولو چې هغه د نیمې له ورسېد نو لیفټ په ځای ودرېده بلکل په دامینس کې ودرېد او چې څنګه ودرېده نو بجلي پکې بند مړه شوه پکې پکې لګېدلي بجلي پکې بند شو بجلي هغه پوټینې ځای او خدایه پاکه دا به اوس څه کېږي. بلکل الله ګواه دی نه ما خبرې کولی شوې نه د ما هغه ملګري خبرې کولی شو سترګې مو بقې شو اکسیجن ورو ختمېږي ساه لږه لګالو خدایه دا څه وشو دا به څه کېږي. نو هغې کې یو انټرکام غوندې لګېدلي هغې باندې مې راواغېسته هغه اوچت که هغه سړي سره خبرې کوو هغه هم نه اوچتوي. یاره جي یو 2-3 منټه دا کیفیت په مونږ تېر شو خو د مرګ هغه کیفیت و الله بیا فضل وکړه هغه شی په خپله روان شو. نو 3 واړه غریبانان په غار کې بند شو تیږه پې پرېوته اکسیجن هوا رڼا سره بند شو. دې کې دا یو کس ډېر هوښیار و هغه وی داسې کار دی چې بغیر د الله نه بل څوک مونږ اوس نشي بچ کولی. مونږ چې بچ کوي نو پروردګار به هم بچ کوي بل څوک نشي بچ کولی.
او پروردگار چې مونږ بچ کوي نو الله به هم بچ کوي چې مونږ الله اوس خوشحاله کړو. که الله هم خوشحاله کړي نه نو مونږ نه بچ کوي. نو الله پسې خوشحالېږي په نیک عمل. او دلته په دې غار کې خو مونږ نیک عمل نه شو کولی، مونږ خو په پریشانۍ کې پراته یو. نو راځئ داسې کار کوو چې مونږ په دنیا کې چا هم کوم څه نیک عمل کړی دی نو خدای ته به یې ور مخکې کړو چې الله ما دا نیکي کړې ده، ما دا نیکي کړې ده. نو ممکن ده چې رب العالمین په موږ رحم وکړي. ډېره ښه. نو هغه یو کس وایي چې پروردګار ما خو یو نیکي کړې ده. نیکي مې دا وه چې ما مزدوران راوستل او کار مې پې کوه او سره مې فیصله کړې وه چې دونه بروجې در کوم. نو چې کله ماښام شو مازدیګری شو نو نورو له مې هغه خپلې مزدوري ورکړه او هغه یو کس هغه مزدوري پرېښوده او لاړ. ما ورته چې لکه خپله مزدوري دی واله اړو غږ یې ونه کړه ولاړ. وی ما وی چې خدایه دې سړي خو دا مزدوري پرېښوده، دا مزدور خو زه پېژنم هم نه، راروي مزدور دی، د سره بس وکړم. نو زما یو پټی و، ما د هغه غروج راواغېستی، هغه مې وله په هغه پټي کې وکرلې. هغه زیاتې شوې، بیا مې وله وکرلې، نورې زیاتې شوې. نو په هغې باندې وله ما غلامان او وینځې واغېستې او ګډې چیلې اوښان مې واغېستل. وی ډېره موده پس یو سړی راغی، وی ما ته وی چېرې تا باندې زما لږه قرضه ده. د څه قرضه دې ده؟ یو وخت کې تا له ما مزدوري کړې او زما څه روجې کېدې، هم یې درته پرېښي ما له هغه خپلې روجې راته. اوهو خوشحاله شوم. وی ما وی چې دا مخامخ ګاړۍ ته ورشه، دا چې څومره سامان دی، دا اوښان او ګډې چیلې او دا غلامان دا ټول ستا دي. وی ما ته وی چې ټوکې را پورې کړې، زما خو یو څو کیلو دې زمانه کې کیلو دی، هغه زمانه کې به ورته فرق او سا وې، زما خو یو څو کیلو روجې کېدلې. وی ما ورته قصه وکړه چې دا له ما زیاتې کړې دي، دا هر څه ستا دي. نو دا سړی وی یا الله که دا کار ما خالص ستا د رضا دپاره کړي پروردګاره، لکه دغه وخت ما صرف او صرف ته راضي کولې، نو الله لږه غوندې دا تیږه ښکته که چې یو پوټې غوندې هوا خو را باندې ولګي. دې ته هغه توسل بالاعمال الصالحه وي، په نیکو اعمالو باندې وسیله نیول. وی لږه غوندې تیږه وړقېدله او په موږ یو پوټې هوا ولګي، د اکسیجن خو چالو شو. دا بل وی چې یا الله زما بوډاګان مور او پلار و، هغه مور او پلار چې زما کوم بوډاګان و نو زه به تلم ګډې چیلی به مې سره وړې. په دې منځ کې درته بیا وایم جومات هغه زمونږ کار دی الحمدلله څه ډېر حده پورې شوی دی، خو لکه قرضه را باندې پاتې ده او پلستر هم پکې پاتې دي. مهرباني وکړئ چې څومره د چا وس کېږي په دې سره تعاون وکړئ، ښه دې صدر کې مدد وکړئ، خالص د الله د رضا دپاره. لکه ما چې درته کومه واقعه جوړه روانه کړې ده، خالص په دې نیت چې دې نه زما هېڅوک نه خبرېږي او الله خبرېږي، د هر چا د خپل وس مطابق. دا د جومات مسله ده چې الله تعالی دا مسله حل کړي. بهر کیف وی ما دا چل وکړه چې ما به ګډې چیلی سرولې، خو چې ماښام به مې ګډې چیلی راوستلې، ما به ترې پی واغېستل، نو لومبې به ما مور او پلار باندې څکل، بیا به مې په خپلو بچو باندې څکل. و یو ځل نږدې ګیا کمه وه نو ګډې چیلی مې ډېرې لرې بوتلې، نو ناوخته رالم. نو چې رالم زما مور او پلار بوډاګان اوده شوي، نو ما هغه ګډې چیلی ولوسلې او هغه پی مې په جام کې واچولو. وی هغه ماشومان چې څومره و هغه راته رینګېدل، هغې جړل چې مونږ له پی راکړه. وی ما ورته وی چې تر څو مې د مور او پلار باندې نیس کلې نو هغې نه پورې تاسو له نه در کوم. وی دقسې ولاړو مو ماشومان په خپو کې رنګېږي چې د شپې اکثر حصه تېره شوه. تېره شوه سهار قریب شو نو مور او پلار راویښ شو. چې راویښ شو ما ته یې وکتل، او بچې وی ما وی چې ماشومانو له به دې ورکړو، نه بابا نه بیبې چې تاسو نیس کړې زما بچي به یې نس کړي. په هغې مې هغې پیوس کړل، بیا مې هغه بچو له ورکړل. الله که دا کار ما خالص تا د رضا دپاره کړي، صرف دې له پروردګاره چې ته پرې راضي شې، نو خدای لږ غونې دا کاڼې نوره موړه کوه چې یو پوټې داسې لږه رڼا خو راته لږه پیدا شي. ګوره په نیک عمل الله خوشحالېږي که نه، نو هغه تیږه لږه نوره موړه کېده، خو د تلو لار بیا نشته. دا دریم څه وایي؟ دا دریم وایي چې زما رترې لور وه. دا ګورې د حضور پاک د مبارکې خولې واقعه ده. زما د ترې لور و زما ورسره ډېره زیاته مینه وه، ډېر محبت و. نو یو ځل چې ما د ګناه مطالبه وکړه، نو هغې ما ته وی چې ما له به یو 100 اشرفۍ راکړې، نو زه به ګناه کوم. نو زه خو غریب وم، نو تکړه شوم، لګیا شوم، هغه مزدوري او قیسې پیسې مې شروع کړې، هغه 100 اشرفۍ مې ورته برابر کړې. نو ما ورته یو ځای مقرر کړ چې دې ځای ته راشه، هغه خپلې پیسې دې واله. وی هغه ځای ته مې راته راغه، لور راله، هغه پیسې مې وله ورکړې. نو مې چې اوس به زما خبره منې او ډېره ښه ده. نو وی دقه ځای کې یو زما راتر لور ده او یو ځای بل هېڅوک نشته. نو چې ما هغې د ګناه اراده وکړه نو هغه په رپېدو شو، په جلا شوه. نو ما ورته وی چې ولې زه خو تا سره په زور ګناه نه کوم، ما خو دله پیسې درکړې، اجرت مې درکړه، په پیسو په اجرت یې در کوم، او ما دله دا پیسې په بلو دغه پیدا کړو، تا راته ویلو چې دا پیسې پیدا کړه، نو دا په زور تا سره ګناه کوم چې اوس جاړې رپېږې. وی ما ته څه وایي؟ ما ته وی چې نه،
د زور خبره نه ده، په دې نه جاړم په دې چې ما دا ګناه چاته نه ده کړې. نو د الله نه یریږم، لوی الله نه یریږم. دې وخت کې هېڅوک هم نشته، یو تی یو زیم یو پروردګار یو الله دی. الله نه یریږم. زمونږ نوجوان کل که دا سوچ پړه کې را پیدا کو، والله که بیا د موبایل او د کمپیوټر غلط استعمال وکړي. ته چې دا په موبایل باندې دا ګندونه ګورې او په کمپیوټر دا ګندونه ګورې، نو د خلکو مخکې کتلی شي نه، د پلار مخکې کولی شي نه، د رور مخکې کولی شي نه. که تا دا سوچ وکړه چې دلته خو زیم او دا کمپیوټر دی او الله دی، دلته خو زیم او دا موبایل دی او دریم څوک دی؟ الله دی. او لیکن دا سوچ وکړه چې دا الله ما ویني، قسم په خدای که دې دا ګناه وکړله، بالکل بیا ونه کې. خدا تصور نشته کنه. زه سوچ کوم اخرت منم ټیک تا د ایمان د حق پورې د سره منم چې مسلمان کافر درته نه وایم، خو چې کوم آثار د اخرت د منلو دی هغه دې پړه کې نشته، بالکل نشته. ګیس ترکاره شته، خو چې ګیس د کوم مقصد اخیستل دی چې پخلی پې وکړې، نه دې ترې وانه غیسته، پخلی دې پې ونه کړه. څادر د سره ښه مضبوط شته، خو څادر نه چې کوم مقصد اخیستل دی چې یخنۍ کې پې ځان ګرم کې، هغه فایده دې ترې وانه غیستله. د ایمان او د اسلام نه چې کوم فایده اخیستل دي، هغه فایده موږ وانه غیسته د ایمان او د اسلام نه. په دې وجه رپېږي او بس وي زه مو یېرېدم. واقعي وی ما وی جهان دا 100 دینار اشرفې دا ستا شوې او زه دنه لاړم. الله تا ته پته ده چې دغه وخت کې دا ګناه ما کوله نو ما کولی شوه، خو خدایه ستا نه ویرېدم. دې ته هغه تقوا وایي. هېڅوک نشته، پروردګاره ستا نه ویرېدم نو ما هغه ګناه پرېښوده او هغه پیسې مې د تره هغه لور ته مفتې پرېښودې. نو خدایه که دا عمل ما خالص ستا د رضا دپاره کړي او ستا د یارې نه مې کړي، الله لږه غوندې تیږه ښکته کړه چې موږ ته لار وشي او بار وځو. نو تیږه وړقېده او لار وشوه، زه یې وړه بار ووتم. الله بیا مدد کوي که نه؟ د متقیانو مدد کوي پروردګار. قرآن شریف کې الله فرمایي چې دا قرآن هدل للمتقین، هدل للناس، دواړه وایي. انسان د هدایت لپاره راغلی دی، خو چې کوم انسان ته هدایت وایي نو هدل للمتقین، دا بیا متقی او پرهیزګاره شو. الذین یؤمنون بالغیب، متقیان څوک دي؟ الله مني، لیدلی نه دی. ګورئ، پشي شی مني، قیامت مني، لیدلی نه دی. نه سترګې، حواس او عقل قیامت نشي معلومولی، د هغې ادراک نشي کولی. فرشتې لیدلی نه دي او نه په سترګو لیدلی دي او نه په عقل معلومولی شي. الله وشته، رسول وشته، بیا مني. ویقیمون الصلاة، پابندۍ سره منځونه کوي. یقیمون الصلاة، یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة، منځ پابندۍ سره کوي. او بیا راځي څنګه دی؟ ومما رزقناهم ينفقون، ما چې کومه روزي دله ورکړې ده د الله په لار کې خرچ کوي. بچو لم ورکوي، ښځې لم ورکوي، جومات لم ورکوي، ګاونډي لم ورکوي، زکات هم ورکوي، قرباني هم کوي چې پې واجبي. والذین یؤمنون بما انزل الیک، په قرآن هم ایمان دی. وما انزل من قبلک، مخکني کتابونه هم مني، انجیل، تورات، زبور، دا نور کتابونه هم الله نازل کړي. الله رسو سوی وبالآخرة هم یوقنون، دا ډېره مضبوطه خبره ده. وبالآخرة هم یوقنون، او مؤکده جمله ده، اخرت باندې یقین ساتي چې ما اخرت په لویه ورځ به الله سره مخامخ کېږم او ما نه به الله تپوس کوي. عمر مې درکړی څه کې دې تېر کړو، خصوصا ځواني دې څه کې تېره کړه، مال دې وګټه د کم دی نو خرچ دې څنګه کړه، او پویه مې درکړې و تا د هغې مطابق څه عمل وکړو. نو الله وایي چې دا متقیانو نتیجه څه ده؟ اولئک علی هدی من ربهم، دا په صراط مستقیم دی. تا هلته مخکې صراط مستقیم غوښتی دی، اهدنا الصراط المستقیم، ځان نه متقي جوړ کا، دا صراط مستقیم دی. اولئک هم المفلحون، دا کامیاب دی. نورونو تقوا ځان کې پیدا کول پکار، د خدای نه تمه به م ساتو او د خدای نه یره به م ساتو. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وی که بالفرض د قیامت پر ورځ باندې رب العالمین اعلان وکړي، حضرت عمر وی چې ټوله دنیا ری دوزخ ته ځي او صرف یو کس جنت ته ځي. بالفرض دا فرض خبره ده، صرف یو کس جنت ته ځي، باقي د ټوله دنیا دوزخ ته ځي. وی زه به یم چې دا به ځیمه، وی دونه مې د خدای د رحم امید شته. او که بالفرض الله د قیامت پر ورځ اعلان وکړي چې دا ټول مخلوق د جنت ته ځي او صرف یو کس د دوزخ ته لاړ شي، دا ټول مې وبخل په فرض محمول ده. بالفرض ابلیس تیم ځي او دا کافران تیم ځي او صرف یو کس د دوزخ ته لاړ شي، نو زه وایم چې دا به عمري.
دونه د خدای نه یریږو زړه کې د الله یره او یو صحابي دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه سره حضور پاک مبارک پټ پټ رازونه ښودي پټ پټ رازونه یې ورسره ښودي ډېر پټ رازونه صاحب السر ورته وایي د نبي علیه السلام رازدار پټ پټ رازونه ورسره نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د یو ځل تپوس وکړو چې ملګري تا نه یو تپوس کوم وی تا ته خو نبي علیه السلام ډېر پټ څیزونه ښودلي دي که نه وی او وی منافقان یې درته ښودلي دي وی بلکل ما سره یو فرس پروت دی چې فلانکې منافق فلانکې منافق فلانکې منافق فلانکې منافق لیست را سره پروت دی دا ماته نبي علیه السلام ښودلي دي خو عمره امیر المؤمنین ورې ښولې درته نشم ځکه دا د پیغمبر علیه السلام ما سره یو راز دی که ما ته وایي چې ما ته وښایه دا منافقان درته یې ښولی نشم وی نه وی دا درته نه یم چې ما ته یې وښایه خو صرف یو تپوس ته نه کومه تا سره چې ستا پله کې پیغمبر علیه السلام درته کوم منافقان ښودلي دي ته هغې ته لږ نظر وکړه چې د عمر نوم به خو پکې نه الله اکبر هغه عمر چې رسول الله مبارک د ده متعلق د ده مخکې وي عمر فی الجنه عمر به جنت کې ده ته پته ده اورېدلي هغه عمر چې نبي علیه السلام کله د معراج نه راغی نو عمر ته وایي عمره وي ستا محل مې لیدلی دی په جنت کې مې یو خشته ښکلی اعلی محل ولیده نو ما تپوس وکړه چې دا محل د چا دی دا به زمی نو دومره خشته و وی نه دا د حضرت عمر دی په بخاري کې راځي بخاري شریف کې نو ما وی چې ودرېږه ور دننه کېږم خو عمر ستا غیرت راړوان دی شو چې عمر په ډېر غیرتي داسې نه غوسه ورنه شي چې ته زما محل ته ولې داخل شوې نو ستا د غیرت ته وجې ور داخل نه شم نو د خوشحالۍ د وجې نه د حضرت عمر په سترګو کې اوښکې راغې ویې ژړل ابېکه اغارو یا رسول الله زه به په تا غیرت کوم چې ته زما کور ته ولې دننه داخل نه شوې دا م ورته پته ده د جنت کې محل هم شته دا م ورته پته ده چې جنتي دی دا م ورته پته ده په یو موقع کې حضرت ابوبکر او حضرت عمر رضی الله عنهما ولاړ دي او نبي علیه السلام د ښي لاس کې حضرت ابوبکر ونیوه او د ګس لاس ته حضرت عمر